ګرانو ملګرو، زه اورنګزیب زلمی تاسو ته پښتون لانګ مارچ لایف ان دی پښتون ټایمز کې هرکلی وایم. دغه تاسو د پروګرام اوس ګورئ په پښتون ټایمز باندې نیغ په نیغه زموږ سره میلمانه هم راغلي دي. موږ به خبرې کوو پښتون لانګ مارچ باندې، د پښتنو په کوزه پښتونخوا کې کوم حرکت دی او د هغه سره بیا کوم لتاړ شوی دی چې هغه په بار وطن کې، په کابل کې، په هلمند کې، په نور ځایونو کې دی. په هغې باندې به موږ خبرې کوو. په نور نړۍ کې چې کوم د حرکت سره ملاتړ کیږي روان دی، نن په یونان کې موږ ولیدل هلته کې پروټیسټ و نو هغه باندې به موږ خبرې کوو. موږ سره به ملګري راځي د یونان، هغه به موږ سره خبرې کوي. موږ سره نور میلمانه هم راغلي، همکاران هم دي، څېړنکاران هم دي. مجیب صاحب موږ سره پروګرام کې راغلی دی، واشنګټن نه ملګری شوی دی. موږ سره فضل الرحمن افریدي صاحب د پیرس نه ملګری شوی دی او علانور ننګیالي موږ سره د پېښور نه ملګری شوی دی. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم پروګرام کې. ډیره مننه ستاسو ټولو اورنګزیب، ستاسو نورو ملګرو ته هم هرکلی او اورېدونکو کتونکو ته هم سلامونه. ډیره مننه. ګرانو کتونکو، تاسو کولی شئ که تاسو په دغه لانګ مارچ کې موږ سره حصه برخه اخیستل غواړئ، ګډون کول غواړئ، نو تاسو موږ سره کمنټ کولی شئ، تاسو موږ سره خپل نظر شریکولی شئ او دا پروګرام په نور پیجونو باندې هم شیر کولی شئ. موږ به نن خبرې کوو پېښور په جلسه باندې. هغې نه پس به موږ د منظور پښتین چې کوم تقریر و په هغه باندې به موږ خبرې کوو. هغه چې کومه وینا وه نن په اردو کې هغه وینا وکړه، په هغې باندې به موږ خبرې کوو. او بل دغه دی چې موږ یو فنډریزینګ پروګرام شروع کړی دی، په هغه باندې به موږ خبرې کوو. نو زه اول ورځم علانور ننګیالي ته. علانور صاحب، نن د منظور پښتین تقریر هم ته واورېدلو او هغه الزامات چې په ده باندې لګي یا یې ده په ملګرو باندې لګي هغه دی ډریس کړل چې دا بې بنیاده الزامونه په موږ باندې لګایي او موږ ته مسئلې جوړایي چې څونه کېږي د ریاست خطکنډې استعمالوي، لکه ګلالۍ اسماعیل شوه یا دته نور هغه ټیم لایف کمنټونه راتلل. عایشه ګلالۍ بخښنه غواړه، ګلالۍ اسماعیل نره پښتنه ده. بالکل بخښنه غواړم، په نوم شی غلطي وشوه. عایشه ګلالۍ چې کومه ده، نو هغه چې کومه هغه د هغه خبرې کړې دي بیا د بار وطن زموږ افغانان وروڼه هغه پسې چې کومې خبرې کړې دي، زه به تاسو نه دلته تپوس کوم چې په دغه حرکت کې موږ سره د بار وطن افغانان وروڼه که هغه په کابل کې دي، هلمند کې دي، که نورو ځایونو کې پرلتونه والي، که په نور نړۍ کې خواره واره دي، هغې څونه ملاتړ وکړو او هغې ملاتړ ته تاسو په کوم نظر ګورئ علانور صاحب؟ بله زلمی، زه خو تاسو ته او ټولو اورېدونکي ته او سپیشل یو ځل بیا فضل الرحمن افریدي ته هم بیا سلامونه کوم چې زمونږ چې کوم غږ و دا یې له موږ سره یو ځل بیا داسې ملاتړ وکړو چې موږ یې هغه غبرګې کړلو. دا ډیره مننه کوم او پاتې شو د بره پښتونخوا د نړۍ د ګوټ ګوټ پښتونخوا زموږ سره ملاتړ باندې او الزامونو باندې. تاسو ته زلمی ښه پته ده چې موږ په داسې هېواد کې استوګن یو چې ټاپې د دوی سره تیارې ایښي دي، لکه څرنګه چې تاسو پریس سنټر ته چې کوم سنټر ته ورځئ تاسو د علانور ننګیالي سره نن دا مسله ده چې هغه بار بار د هغه سره اړیکه چې کومه ده ښکته کېږي. زه به کتونکو ته وایم چې موږ سره فضل الرحمن افریدي صاحب هم راغلی دی او تاسو ته پته وي لکه څنګه چې علانور ننګیالي صاحب دا خبره وکړه چې د پښتنو غږ هلته کې په اقوام متحده کې اوچت کړو، پښتنو دپاره چې هغه کومه مبارزه دی د هغې ته هم سلام دی. بیا بله دا خبره چې موږ د پښتون ټایم سره د مرسته هم کړې ده، د هغې موږ ډېره مننه کوو، مالي مرسته یې کړې ده او نور چې کومې اخلاقي مرستې دي، نور سپورټ دی، ملاتړ دی، هغه موږ سره همیشه کړی دی. ډېره مننه افریدي صاحب. ډېره مننه چې څه موږ کولی شو، هغه زموږ فرض دی، نو هغه به کوو. مننه، ډېره مننه. مجیب صاحب، تاسو ته پوښتنه وکړم، علانور ننګیالي صاحب هم اشتراک سي چې په دغه وخت باندې لکه منظور پښتین چې کوم نن خبرې وکړې، نو په هغه شی چې کومه هغه مخمه خبره وه د دوه درې خبرې هغه ووایي چې یاره موږ نه غواړو چې موږ لکه دا ووایو چې په اف او جي کینټونو کې
هلته کې طالبان ډیره دي، د طالبان هلته کې ډیره کړي دي. بیا دا خبره وکړه چې پاکستان فوج قبضه کړې ده زمونږ نه په کلو باندې، په ځمکو باندې پارکونه یې جوړ کړي دي او هغه ځان ته استعمالوي، هسپتالونه هلته کې ځان ته استعمالوي او بیا وایي چې موږ پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي. نو دغه خبرې آیا داسې نه ښکاري چې د چې ریاست چې کوم دی هغه خطکنډې هم استعمالوي او دوی سره هر قسمه کوم ظلم زیاتې چې پښتنو سره روان کړي هغه روان دي دغسې. نو داسې ښکاري چې یاره نن خو منظور پښتین د هغه ملګري پر امن احتجاج کول غواړي، ژوند کول غواړي، ژوند دپاره مبارزه کول غواړي چې ژوند دوی په امن کې شي. نو داسې نه ښکاري چې ډېر زر به پښتانه راپاسي، هغه به یوه داسې مبارزه شروع کړي چې هغه په تشدد په لاره باندې ژوند غواړي، د ریاست پر خلاف به ګامونه اوچت کړي، ټوپکې به اوچتې کړي. نو داسې نه ښکاري چې په ډېر کم وخت کې به داسې صورتحال رامنځته شي. ډېره مننه ستاسو اورنګزیب او افریدي صاحب ته مرکلي. د دوی نننې چې کوم تقریر و دوی هماغه خبرې دوباره تکرار کړې کومې چې دوی مخکې په خپلو جلسو کې هم کړي دي او په خپلو لایو ویډیوز کې هم کړي دي. او خو نن پکې ښه خبره دا وه چې په اردو کې یې وکړې، ځکه چې په اردو کې دا خبرې کول ځکه ضروري وي چې هغه خلکو ته هم دا پیغام ورسي کوم چې پښتو ژبه باندې نه پوهېږي او د چا په مزغو کې چې څه لږ ډېر زه به ووایم تر اوسه پورې ګنګس دي چې نه پوهېږي چې کومه خبره سمه ده. نو زما په خیال ډېر واضحو ټکو کې هغوی خپل پیغام ورکړ. او څنګه چې تاسو خبره وکړه چې ریاست تر اوسه پورې چې دی نو په هوش کې نه راځي. د دوی دا خیال دی چې ګنې د نورو وختونو په شان دی چې دی نو دا ځل هم دوی د خپل چې کوم روایتي د تشدد لارې دي یا د الزامونو د لیبلو لګولو په دغه باندې به کار وشي. خو دوی دا خبره هېرېږي دا پخوانی دور نه دی. دوی پاکستان کې د سوشل میډیا په موجودګۍ کې یو عمران خان تحریک چلولی دی او هغه کامیابه کړی دی. کامیابي ورته زه په دې وایم چې هغه خلک ځان پسې کول او ځان پسې کړي دي. اوس په غلطه روان کړي دي، په سمه روان کړي دي، هغه یو ځان له ډیبیټ دی. خو د پاکستان وجود راتلو نه پس چې دی دغه وخت کې خو صرف یو میډیا و، پاکستان ټلویزیون او ریډیو پاکستان او دوی به هر څه کنټرول کول. د هغې نه پس چې کوم د مشرف په وخت کې میډیا ته ازادي میلو شوه، هغه ازادي تش په نوم ازادي ده، هغه چینلونه هم کنټرول کی. مجید صاحب تاسو ته راځم دغه غته خو موږ سره الانور ننګیالي صاحب بیا راغلی هلته کې د بجلي پته هم نه لګي، بجلي لاړه ما په خیال په باندې یا څه مسله راشي هغه سره تاسو خبره کوله. نو ما دغه وی چې دوی تر اوسه پورې په دې نه دي پوهې چې د دې سوشل میډیا په دور کې اوس ډاینامیکس بدل شوي دي. ته به لکه هغه طریقې سره ته جنګ نشي کولی، روایتي طریقې سره کوم چې ته لیبل ولګي او دا خبرې ښکاره دي خلکو ته. پټېږي نه مخکې به تا میډیا کنټرول کوله، اخبار به ټول ټي وي کنټرول وستا، نو هغه صحیح پیغام به نه رسېده او صرف د یو اړخیزه پیغام به د خلکو غوږونو ته نو په اسانه سره به تا پروپاګنډا کولی شوه. نن سبا تا ته پروپاګنډا کول ګران شوي دي. یو خدا چې ستا کیس کمزوري دی، څوک وایي چې منظور دروغ وایي نو هغوی د لاړ شي د ده پسې چې په لکونه خلک شاته لګېدلي د دوی نه د تپوس وکړي که د دروغ وایي نو دغه خلک به د سره نه ودرېدل، هغوی به د مخالفو جلوسونه ویستي وو، جلسې به یې کړې وي چې دا خو ډېر دروغ وایي. خو د هغوی هغه خبره رښتیا ده ځکه ورپسې خلک دي او هغه خبره نه پټېږي. په فیسبوک راشي، په ټویټر راشي او چې کوم دا ستاسو غوندې د خلک لګیا دي ځوانان کار کوي په سوشل میډیا باندې، دوی ډېره مننه پکار چې دوی هغه پیغام په صحیح طریقې سره خلکو ته ورسي. نو په دې کې ډېره مشکله ده چې دوی دا جنګ په دې طریقې سره وکړي. موږ سره بیا الانور ننګیالي صاحب راغلی. ننګیالي صاحب هغه تپوس چې موږ کړی و تاسو نه چې یاره موږ سره د بار وطن د افغانانو وروڼو څونه کومک وکړو او لګیا دي او زموږ سره لکه موږ ګورو په د پښتون ټایمز چې دوی څونه سپورټ کوي، بلکې موږ چې دا د کمپین شروع کړی دی د فنډ ریزینګ په دې کې دوی موږ سره ډېره مرسته شروع کړې ده. نو لکه موږ سره چې کله هم په موږ بده راغلی ده نو دوی غږ اوچت کړی دی
بیا په دې باندې چې په د کابل کې د مکه کې په خور کې جلوس راوته کنه او بیا خلکو چې دا په دا ډیورنټ چې کوم په ډان چې بن بیا لګي نو دا ډیورنټ چې کوم دا اسیم پښتنو نه منل دا نه مانی نو یو وجود ده نو بیا په دې خبره کول ګلالي د عائشہ ګلالي چې کومه خبره کړې نو د افغانان بار وطن وړه افغانان وړه سره سونه ټینګ لاړ دی هغه ته تاسو څنګه اډریس کوئ د دې ملاتړ بخښنه غواړم د نتورک نشټولې وجه نه زه د بره پښتانه ورنه چې په دنیا د ګوټ په ارزه کې نړۍ په ګوټ کې دي زمونږ د پرلط ملاتړ یا زمونږ باندې چې ارڅ مشکل راغلی دا د کوم ملاتړ کړای دی زه مو اوس چې خبره کوم زه د پی ټی ایم د طرفه خبره کوم پښتون ژغورنې غورځنګ طرفه نو زه د دوی نه نړۍ مننه کوم چې دوی هر مشکل کې زموږ د پښتانو سره د کلک ملاتړ کړی دی دا صرف نن نه دی او پاتې شو دی عائشہ یا د پاکستان د کوم تورونه د ټاپې لګول دا یو عادي شی دی جوړ کړی دی چې معمولی څوک داسې هغه خپل ورونه لوري ته د لګو وزن زیات کی هغه طرف ته لګ مخ واړوي نو د ټاپې ولګوي چې دا د انډیا شو دا د را شو دا داسې شو او زه خپل زمای کده درته وایم چې زه د وزیرستان اوسېدو که خو زما زمکه زما په دغه ځای نه زیاته په برمل په لوی کور چې موجوده لوی غاچ دی لوی کور چې د ورته ډیورنټ فرضي کرخه چې ده پاده یغه ده نو زه څرنګه خپل ورونه التهیر کما نو څه دلته کې زیو تاسو کوم بل داسې کسان راغلي د پی ټی ایم کې داسې کسان د مختلف سیاسي پارټي راغلي دي چې هغه خپل دکان لګولې دي اوس دی دا وایي چې را د لارو بر نرم تاسو ما لګوي نو دې ته به تاسو جواب وایي نو خو ابا زه دا وایم چې د دې با کمکلی ورته وای یا بشوري ورته وایم چې د څه شعور نه لري چې د لارو بر منه څه ده لارو بر څه ته وای د خو د دلی هند خپل ملګری الته خطوفه ورړي اته خپل کاروبار ورسره کوي اته به وزي ور درومي بیا که خپل ورور په چې په کابل کې دی په ننګرهار کې دی هغه په پکتیکا کې دی په خوست کې دی په شنواری دی خو شنواری دی خو وزیر دی اخو منګل دی اخو مامند ده خو مامند نو کزه التلاړ شمه نو دا بس د دوی داسې لمسول کړي دي چې کله پښتون یو کول خبره وشي کله د پښتون د یو جسم د یو وجود خبره وشي نو دوی داسې خبره ورتر پورته کی نو زه دا وایم چې دا خبره د دوی ناکام دي داسې خندونه اوس د شګه خندونه چې دي بند چول دا اوس هیڅوک نه مانی دا زمونږ په مخ کې هیڅ شی نه دي دوی به ډېر خندونه داسې الانور مونږ تاسو نظر درته پوښتنه کوو په دا چې څه پته نه لګي د برېښنا او د انټرنیټ بل دا خبره ده چې لکه دا مجيب صاحب نن تاسو کړو موږ د سوشل میډیا باندې ګورو په دا چې موږ کار دی د نیوز دی ګورو چې خلک څه وایي د خلکو سوچ د سره وي څه فکر لري کنه ډیر خلک دا وایي چې اوس لکه د منظور چې کومه خبره وکړي چې پاکستان ریاست موږ د دې ته مجبورای چې موږ یو مسلح جدوجہد شروع کوو یو دا خو پی ټی ایم دی مونږ یغه کټ شو د یغه سره بیا د الانور ننګیالي سره او هغه کراغلو بیا نو هغه سره بیا د تاسو غنه کو افریدي صاحب تاسو چې کومه مبارزه ده د پښتنو د لپاره او پښتانه چې سونه ستاینه کوي مننه کوي یقینا د ستاینه وړ خبرم ده خو اس چې دا کومه یغه د پېښور جلسه ده نو د لپاره ډېر داسې خط کنډې استعمالول ریاست اوس هم خلک راوباسي او داسې ښکاري چې دوی ته وایي چې تاسو به د دوی نړۍ چې کومې دي یہ جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے او لارو باریو افغان په دې دغه نړۍ به تاسو نه وایي او نن منظور چې تقریر هم کول هغه وایي چې موږ به نړۍ هغه ځای نه وایو د سټیج نه که نه نو داسې ښکاري چې په د نړۍ چې کومې دي په دغه باندې دی بندیز راوړي او که دی بندیز راوړي نو په د خلک چې په د نړۍ کې کوم چا خواهشات دي څوک څه غواړي او دی سره ولاړ دي نو زه وایم چې دا سپورټ به لږ داسې شي چې دا به ټیک نه وي په دې وخت باندې که د نړۍ دی بند کړي په دا چې دا نړۍ خو تاریخي نړۍ دي تاریخي شعارونه دي او لاروبر افغان
دا هر پښتون غواړي، لکه څنګه چې علانور ننګیالي خبره وکړه، او دا هر چا ته پته ده چې یو جو دهشتګرد ہے اس کے پیچھے وردی ہے. نو په دغه باندې که تاسو نظر راته وړاندې کړئ چې یاره دغه به څنګه وي، دا د دوی واقعي په دې پابندي ولګي که دا به یو هغه وي بېوقوفتوب وي او د تحریک ته به توان وي؟ ما په خپل کې چې کوم حقیقت ته کلام مطلب دا چې دوی په دې هتکندو باندې د خپل مطلب دا چې دی چې کوشش کوي چې په پښتنو کې نفاق پیدا کی، دا کلم هغوی نشي پیدا کولی. پښتانه یو دي، مونږ یوه وینه ده، او دا په دې وړوکو وړوکو خبرو باندې په عایشه ګلالی غونته کې جینکو باندې هغه ته مطلب دا چې نن 15 روپۍ ورکه، ابو یې چې د پاکستان والا چې کوم افریدي دي دام پښتانه نه دي، او چې مومن دي دام پښتانه نه دي، یوسف زی دي دام پښتانه نه دي. نو دې نه موږ ته پته ولګېده چې دا عیسی چې کوم دی څه حیثیت دی، د فوج څه حیثیت دی، یو ښځه یې رامخکې کړه پښتنو ته. نو موږ دا مطلب دا ښځو ته دمکیم ورکوي، سوات ښځه منظور خبره وکړه، وکیله چې کومه دی هغه دمکیم ورکوي، او دا یو داسې ښځه ده چې ایرریلیونټ ده، یعنی مطلب دا چې هیڅ حیثیت یې نشته. دا خبره بالکل دا کافي و، دا جواب کافي و چې دا ایرریلیونټ ده. او زما دا درخواست دی چې د چې کوم پښتون تحفظ موومنټ دی هغوی دې مطلب دا چې په های لیول باندې هیڅ جواب نه ورکوي، دې ته د وړو زما آواز باندې چې کوم موږ سره افریدي صاحب لګیا دی، افریدي صاحب ته آواز ما په خیال نه ځي. علانور ته که موږ ته دا وایي چې اوس پېښور جلسه ده، د دوې نارې چې کومې دي، یہ جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے لارو بار یا افغان، دا به څنګه وي؟ دا به خاموشه شي که دا به نورم زور هلته کې پیدا کړي؟ زلمی چې تر څو پره د مشرتابه یا د سټیج خبره ده، نو مخکې مو دا خبره کړې دي چې که ډېرې پارټۍ ته ډېر ګوندونو ته دا خبرې خوښې نه وي، نو موږ به خپله ګزاره ورسره کوو، خو چې یو شی یو اواز د ولس اواز جوړ شي، نو هغه کلرول هغه بند کول دا بیا ډېره مشکله شي ورته. نو زه دا وایم چې دکانونه لګوي هلته کې، نو پکار ده چې هغه دکان خپل په اسلام آباد کې ولګوي، نه چې پی ټي ایم په جلسو کې ولګوي. ها د سره زموږ د بس د مسله ده د سره نن انټرنیټ. نو تاسو خبره کوله فریدي صاحب، دغه علانور یغه ته به زه راشم چې دا خلک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې خپل دکانونه لګوي، دا هغه خلک دي چې دا خپله فایدې لټوي. دا د پښتون کام لکه دا خو مخکې نه دا پارټي جوړې دي، خو د پښتون کام ته فایده نه ده رسولی. پښتون کام وژنه روانه وه، دی نه یې راپاڅېدلی، دی د خپلو فایده دپاره د هغې دپاره په اسلام آباد کې فایدې لټوي، که د اسلام په نام وي که په بل په نوم وي، نو دوی خپله فایدې لټوي. که په دې باندې تاسو خپل نظر مونږ ته وړاندې کړئ. زه به ته یو خبره وکړم چې څنګه منظور پښتین چې کله په اسلام آباد کې دا درنه کړې وه، نو هلته هغه وویل چې ما نه ټول کسان لاړه، زه یو ځای پاتې شوم. نو زه به منظور پښتین ته دا خبره رایاده کړم چې دا خلکو په دې خبرو باندې کې به نه څي. تاسو چې کم دي مطلب دا چې تاسو پسې پښتانه ځوانان ټول پښتانه در پسې دي، او چې سم مطلب دا چې حقیقت دی، چې سم مطلب دا چې رښتیا دي، کم د خلکو د زړه आवाज دی، دغه ناره ده په دې چې دا حقیقت دی. په طالب پسې هم دغه وردي ده، په دهشتګردۍ پسې هم دغه وردي ده، چې دا ناره مونږ ونه لګو، چې دا خبره ونه شي، دا خبره سپینه نشي، نو بیا خو مطلب دا چې د پښتون تحفظ موومنټ ضرورت سره بیا خو مطلب دا چې نور پارټو غونته کې د ان پی په شانته د نورو په شانته مطلب دا چې مونږ بم کینو او دوی دم کینی، بیا خو هغه مقصد ختم شو. او بل پښتانه یو دي، که د لر دي او که د بر دي، زمونږ یو وینه ده، او مونږ مطلب دا چې زړونه یو ځای چې کوم دی هغه یو ځای دي، او مطلب دا چې هلته کې چې د پښتون تحفظ موومنټ کې چې ټول نه غټ سپورټ دی. مطلب دا چې هغه ټویټ وکړو، اشرف غني صاحب چې کوم پریزیډنټ دی د افغانستان، هغه وکړو هلته. مطلب دا چې همدغه شانتې په سپورټ کې یو هغه روان دی
یو درنه روانه ده په کابل کې، په نورو ځایونو کې روانې دي، په یورپ کې چې کم ځای کې روانې دي ټول د افغانستان پښتانه دي پکې، هغه زموږ سپورټ کوي. نو دا خبره کول چې هغوی مطلب دا چې داسې دي، او د دې خبرې چې پښتانه ګلالۍ یو مثال ورکړو چې مړ کړه هلته پاکستاني، نو تا خو دلته عافیه صدیقي ورکړه په پیسو باندې، تا خو دلته ایمل کانسی په پیسو باندې ورکړه، تا خو ټول خرڅ کړه. دې خلک چې کوم دي هغه د خپل خرڅ کړل. نو مونږ به راځو الانور ته. الانور هغه خبره چې کومه مونږ کوله چې را د نور خلک راغلي دکانونه دلته کې لګولې دي، خپل دکان یالته کې نه چاليږي، نو سی راغلي دي پی ټی ایم په جلسو کې دکانونه لګولې. کداغه تاسو دوی چې دکان تاسو لګوي دلته کې خپل انټرست لټوي، نو مهرباني وکړئ تاسو دکان دلته کې اسلام آباد کې ولګوي. زلمه بشکه زمونږ په خوام دا خبره وا او اوس هم دا خبره وا چې زمونږ تحریک هغه سړی چې د کام سره مخلص وي، د پښتونخوا د خاور سره مخلص وي، هغه سړی زمونږ ملګری کېدای شي، زمونږ د تحریک څنګ په څنګ را سره ودرېدلی شي. خو هغه سړی هغه تحریک هغه ګوند چې چا ذاتی مفاد وي، د ګوند مفاد وي، د ولس د پښتون ولس د پښتونخوا خاورې ګټه د په نظر کې نه ساتي، نو دغه سړی قطن دغه ګوند قطن زمونږ ملګری نشي کېدی. اته مونږ په واضح الفاظ دا وایو چې تاسو زمونږ بهتره بداوي چې دغه وخت خپل چې دغه ضایع نه کوي، دا چې تاسو کوم خاندان جوړول غواړئ په د جلسې کې په د غونډه کې، دا کې تاسو نشئ کامیابېدلی. ډیره مننه الانور ننګیالی صاحب. او زه به دغه موایم چې کله هم د قرباني وخت راشي او قرباني ته تیار دي. الانور ننګیالی به د ژوند قرباني ورکوي، منظور پښتین به ورکوي، دوی ملګري به ورکوي، دا دې ته تیار دي. خو دغه خلک چې دکانونه یې لګولي دي نو دا به په هغه وخت باندې نه وي. نو زه به راځم زمونږ سره زمونږ حکمت صاحب راغلی دی د کندهار نه، بیا موږ راځو د افریدي صاحب سره هم خبرې کوو. حکمت صاحب تاسو ته زموږ غږ درځي؟ اورنګزیب صاحب راځي ستاسو غږ، امید ده چې ما غږ هم درشي. مننه، ډیره مننه. کتونکو تاسو ته پته ده چې حکمت صاحب موږ سره د لوی کندهار نه موږ سره ملګری شوی دی. نو حکمت صاحب تاسو چې کوم هلته کې پرلت روان کړی دی، کوم تاسو احتجاج روان کړی، هغه اړه باندې موږ ته معلومات راکړئ. اورنګزیب صاحب نن د هلمند د پرلت چې کوم په لښکرګاه کې هغه لګېدلی و، 8مه ورځ ده، او نن ورسره په ناوه ولسوالۍ کې هم د سولې خیمې په نامه باندې پرلت شروع شو. تیرو 3 ورځو نه زموږ ملګرو په هلمند کې په پرلت کې د نه خوړو احتساب کړی، او نوي معلومات دا دي چې 4 تنه پرون هسپتال ته بوولي او 3 تنه نن هسپتال ته تللی دي، کمزوري شوي و ډېر. نو بیا د ورځې په آخر کې قومي مشران او سپینګیري پرلت ته راغلي او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې تاسو د نه خوړو احتساب ته خاتمه ورکئ، او زموږ ملګرو هم ورسره په مشروطه ډول منلې. مجیب صاحب تاسو سوال شته دی د حکمت نه؟ زه خو د دوی حوصلې ته او دغه ته سلام کوم او ورله نورو ډاډګیرنه ورکوم چې تکړه دي شي. خو که دوی دغه شرطونه ووایي چې په کومو شرطونو باندې دوی دا د نه خوړو احتساب چې یا چې کوم ته بوک هړتال یا هنګر سټرایک ورته وایي که نه، د دې د ختمولو فیصله کړې ده. نو دا ښه خبره ده، تکړه ځان ساتل پکار دي چې تکړه وي. په همدغلته کې ناست دي، ښه خوراک هم ورته کوي، ښه څښاک هم ورته کوي، او اوږده ناسته به وکړي. داسې کم شرطونه وو چې تاسو په هغې باندې دوی سره ومنل چې دا د نه خوړو احتساب ختم کړي. ما په خیال دوی ته زما غږ نه رسېږي، تاسو ته نه دا پوښتنه. تاسو ته مجیب صاحب غږ درځي؟ مجیب صاحب غږ رانغی. هغه وایي چې تاسو چې د کوم یغه ختم کړو، هغه کوم شرطونه، هغه کوم شرطونه باندې ختم کړو، دغه مجیب صاحب تاسو سوال وکړو؟ بالکل. دلته راټول شوي ځوانانو اکثره او هغه خلکو چې متاثره وو د جنګونو او د بدو ورځو نه چې هلته دوی په سیمو کې دي او در 100 کالو نه روان دي.
نو چون کې دا موږ پښتانه یو او د مشرانو هغه راتګ او هغه موږ ورسره ومنله زموږ ملګرو چې سمه ده موږ به خپل نه خوړو اعتصاب ته مشروطه ډول سره پای ټکی ږدو خو تاسو به د سولې دپاره او د جنگ د خاتمې دپاره په مخالفینو باندې غږ کوئ چې هغوی په طالبان باندې چې هغوی زموږ دغه شرطونه ومني او سولې ته حاضر شي او سوله وکړي. صحیح. تاسو مطالبات څه دي؟ که هغه مطالبات مې موږ ته ووایي چې تاسو مطالبې څه دي، غوښتنې مې څه دي؟ دغه د هلمند پرلت چې دا خو د کابل پرلت پسې شروع شو. البته په ټوله کې باید ووایم چې کابل پرلت الهام د کوزې پښتونخوا او پی ټي ایم تحریک څخه واخسته. زمونږ په ټوله کې خو لویه غوښتنه او هغه دا وه چې د کوزو ورونو او پښتنو سره ملاتړ دی او د هغوی حمایه ده، ځکه مونږ په دې باوري یو چې هلته په کوزه پښتونخوا کې زمونږ ورونه ټولې بشري او انساني غوښتنې مطرح کوي او د هغوی غوښتنې ډېرې ساده او ډېرې هغه لومړی غوښتنې دي د انساني ژوند او بشري ژوند، چې هغې کې سوله ده، هغې کې امن دی، هغې کې د جنگ خاتمه ده. نو د دغه پرلتونو لومړنی هدف دا دی چې مونږ هلته د خپلو ورونو او خویندو حمایت وکړو او د هغوی ملاتړ وکړو. اورنګزیب صاحب څنګه چې تاسو ته معلومه ده او دا ډېر واضح حقیقت ده چې دلته او هلته د ډېرو مشکلاتو او تکلیفونو جړله چې ده او هغه کوم بیسې چې دی هغه یو دی. نو دلته چې جګړه وي، دلته چې جنگ وي، دلته چې هره ورځ دماکې وي، لکه هلته چې دي زورونې وي د خلکو، دا د یوه ځای نه حمایه کیږي. دا یو ریاست دی او یا یوه ایجنسي ده او یا یو اسټبلیشمنټ دی چې دا ټول دلته هم دا کارونه کوي او هلته هم. نو دلته د دې ترڅنګ د ملاتړ ترڅنګ چې د کوزې پښتونخوا او ورونو ته او خویندو ته ملاتړ غږ ده، خپله ځینې داخلي ستونزې او مشکلات هم خلک راپه کوي او هغه کوي. یوه ستره غوښتنه د خلکو او ولس سوله ده په ټولو پرلتونو کې. له ملاتړ وروسته دویمه غوښتنه سوله ده. څرنګه چې دلته حکومت طالبانو ته یا مخالفینو ته په غیر مشروطه ډول د سولې وړاندیز وکړه چې یعنې راځئ ستاسو په حالاتو چې تاسو څنګه غواړئ موږ به هغسې سوله ورسره وکړو. نو دلته ولس اوس په طالب او په هغه خلکو چې جنګ کوي او د بهرنیو استخباراتو لخوا حمایه کیږي په هغوی غږ کوي چې راشئ سوله وکئ او جنګ پرېږدئ. هغوی نور مشکلات زموږ ملګري نور مشکلات هم مطرحوي چې هغه تعلیم نه لرې والی ده، نورې خبرې دي، صحت نه لرې والی ده، سړکونه وران دي، خو دا ټول په سوله پورې مشروط دي. چې کله سوله وشي نو بیا زمینه برابریږي، مساعدېږي چې دغه کارونه وشي. صحیح. تاسو څه سوال شته د مجیب صاحب یا د افریدي صاحب څه سوال وي نو ما چې حکمت صاحب ته مونږ اجازه ورکوو بیا مونږ خو ته بس ډاډګیرنه ورکوو، زما خو غږ هم نه ورسي بس د دوی خو برابر. افریدي صاحب تاسو څه تپوس لرئ؟ ډېره مننه چې دوی د پښتون تحفظ موومنټ سپورټ کوي او هلته ناست دي او ډېره مننه د دوی. ډیره مهرباني. حکمت صاحب تاسو څه میسج څه پیغام لرئ زموږ د پښتون ټایمز کتونکو دپاره؟ اورنګزیب صاحب د کابل پرلت د یو غړي یا یو ملګري په صفت چې وروسته بیا موږ دې پرلتونو ته په نورو ولایاتو کې هم ادامه ورکړه. دلته موږ چې کله کینو پاسیږو په د خپلو پرلتونو کې نو زموږ لومړی او هغه خبرې او بحثونه په پی ټي ایم باندې وي او د خپلو ورونو او خویندو په ملاتړ باندې بحثونه کیږي، د هغوی په بهادرۍ او د هغوی په شجاعت او دغه کومه سیاسي مبارزه چې کوي
واقعا موږ دلته ته الهام اخلو او موږ دلته ترې امپرس کیږو او موږ ډیر خوشاله کیږو چې موږ وینو نوي سیاسي قیادتونه او هغه چې ډیر مخلص دي او د ولس له منځه راپاڅېدلي هغه راوچت شوي او د خپلو مسلمو حقوقو هغه غوښتنې مطرح کوي چې هغه دوی کلونه ترې محروم وو او هغه انساني او بشري غوښتنې دي. نو موږ دلته ډیر بحثونه او ډیر هغه په دې باندې وي چې څه ډول ستاسو د غږ ته په افغانستان کې په نړۍ کې او انعکاس ورکړو او دې ته دغه غږ لوړ وساتو او جاري وساتو او په کوم صورت چې کیږي موږ که اخلاقي وي که بشري وي که انساني وي چې په هر ډول وي حتی اقتصادي کومکونه دپاره هم دلته ځینې ملګري انفرادي ډول باندې هغوی د دې په هلو ځلو کې دي چې خپلې چندې وکړي د پارلت دپاره د پی ټي ایم پارلت دپاره. مطلب اورنګزیب صاحب زموږ زړونه ستاسو سره دي او زموږ زړونه پارلت سره دي. باقاعده دلته د منظور پښتین هره وینا اورېدل کیږي چې کله آنلاین شي موږ خپل ګروپونه لرو په هغې کې موږ ته میسیجونه وشي چې منظور غږیږي. منظور ترڅنګ چې نور مشران داور صاحب ننګیال صاحب یا نور کله غږیږي بالکل ټول اکثرا نو موږ یو بل سره میسیجونه هغه کو یو بل ته فارورډ کو چې اوس دی غږیږي او دا واورئ او باقاعده دوی د خبرو هغه نچوړ زموږ په رسنیو کې سوشل میډیا باندې زموږ ملګري لیکي او دلته زموږ ډیری په پرلتونو کې غوښتنې دا وي چې لکه زموږ ملګري دا پیشنهادوي چې څنګه نړیوالو ته د پی ټي ایم غږ پورته کړو په هیومن رایټس څومره ارګنایزیشن دی یونایټډ نیشن کې یوروپین کمیشن کې او همدارنګه ام بی سی سره په مختلفو پلیټفارمونو باندې زموږ کوشش دا ده چې ستاسو لومړی مظلومانه غږ پورته کو د کوزې پښتونخوا د پی ټي ایم او ورپسې خپل هغه مظلومانه غږ پورته کو ځکه دلته موږ هم په جنګ کې شپې ورځې تېروو زموږ کلي او بانډې جنګ ده پکې او دا جنګ د یو ځای نه رهبري کیږي زموږ مشکلات تقریبا سره یو دي او نو دا خبرې دلته کیږي اورنګزیب صاحب او یعنی باور دی وشه 13 ځل په څو ورځې مخکې پرلت باندې برید هم وشو نو موږ ځینې ملګرو دا ګمان کوو چې کېدای شي پرلت ته به خلکو راتګ کم شي خو چې موږ لیدل په وروسته ورځو کې پرلت ته د خلکو راتګ زیات شو البته د ورځې په اوږدو کې په مختلفو وختونو باندې د شیرو د ورځې نه تر ماښام ماسخوتنه پورې به خلک جوپې خلک راځي او ځي او دا ادامه مومي. حکمت صاحب تاسو حوصله ته هغه ته موږ سلام کوو تاسو کومه مرسته ده کوم لټړ دی په هغه ته موږ سلام کوو په تاسو زموږ ویاړ یې موږ د بار وطن ورونه چې کوم دی هغه زموږ ویاړ دی موږ یو وینا یو وجود یو نو دې ته موږ سلام کوو لکه مخکې به د پاکستان آرمی په دې باندې ډېره خفه کېدله یې جو دهشتګردي ہے اسکے پیچھے وردی ہے اوس چې دې ته غټه مسله جوړه ده ادا جوړه ده چې لارو بار یو افغان نری لګي کنه نو دینه سخت یاریدلې ده په دې وجه یاریدلې چې اشرفغانی صاحب ټویټ راغلو په بهر وطن کې الته کې بار وطن کې غو لګیدل پرلتونه ولګیدل نو دا د دې پر ډیره غټه مسله جوړه ده د کوشش کوي چې په ډیورن باندې ازغن تار ولګي په دې باندې د حل سره بیل کی هو نه سره بیلېږي لکه څنګه چې اوس خبره کوله علانور ننګیاله صاحب چې راغلو نو لارو بار چې کوم دي نه سره بیلېږي بلکې دا لارو برم دا یو افغان دی ډیره مننه کو چې تاسو راغله پروګرام کې موږ سره برخه واخیستله. مننه اورنګزیب صاحب په لارو بار به زه صرف 20 ثانیې نور هم خبره وکم. اورنګزیب صاحب دلته ما چې مخکې وویل چې زموږ زړونه ستاسو سره دي مونږ کله هم دا فکر او دا خیال نه دا کړی چې مونږ او تاسو سره بیل یو دلته چې په کوزه پښتونخوا کې ډیره وړه پیښه کیږي او خلک ولسی خلکو ته ضرر رسیږي تاوان رسیږي پکې د هغوی ځان ته د هغوی اقتصاد ته دلته په خلک دومره خفای لکه
څنګه چې په کابل کې کیږي دا برید. مونږ ته کابل او پېښور یو دی او مونږ یو وطن یو، یو خلک یو، یوه مینه ده، یو معنانات دي، کلچر هر څه مو یو دي. دا کرښې ډیورند شو کبل شو، خلکو دیوالونه ونړول او دا ازغن تر نه مانی اوس چې د ازغن تر نظر ټولوا بیډه کوا هغه ممتاز ورغځي سه شعري دا نظم راغله ده. نو د ازغن ترونه پښتانه نه مانی په خپل سینه باندې. حکمت صاحب ډېر مننه چې پروګرام کې راغله، موږ سره برخه واخیسته. کور مورم ټولو ته مننه، ډېره مهرباني. تاسو سره بیا موږ تماس نسو، بیا به مرزو تاسو سره بیا موږ خبرې کوو په روان پروګرام کې. خوشاله اوسئ، ښه وخت درته غواړم. کورم ودان اورنګزیب، مهرباني. دا موږ سره حکمت صاحب او موږ سره زمونږ بل میلمه راغلی دی عبدالوحید صاحب. موږ به افریدي صاحب سره هم خبرې کوو. وحید صاحب سره زمونږ غږ راځي؟ جی بالکل راځي. تاسو کلمه څه پکای هم لګی دی پکای لګی دی تاسو کلمه راځي لګو تاسو چې وحید صاحب کوم اوس په کراچي کې کوم خالي زالوي کاغذ خبر پښتون تحفظ مومنت حواله سره او د پېښور جلسې ته تاسو کوم خالي زالوي د کفالت خبر کله چې د کوټه جلسه وشو نو مونږ الته فیصله وکړه او د کراچي څومره خلکو هغه مونږ سره رابطه باندې و چې یار کراچي کې دلته مونږ یو جرګه وکړو، یو مرکه وکړو، یو غونډه وکړو، دلته یو د راتلونکي وخت لپاره یو د جلسې د ترتیب کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړو. نو چې مونږ خو د 2 ورځې په پروګرام تللی وو نو زما هلته 15 ورځې هم تېرې شوې، خو دومره مصروفې تېرې شوې چې دومره زیات پروګرامونه وو هر ځای چې بالکل اوس هم ډېر پروګرامونه زموږ نه پاتې شول. ولې چې هلته خلکو به دې کې ډېره زیاته دلچسپي اخیسته او مونږ هلته مختلف ځایونو کې د پی ټي ایم په حوالې سره پروګرامونه هم وکړل او هلته کې خلکو کې یو ډېر جوش دی او ډېر ولوله ده پکې، ځکه چې هغه خلکو باندې ډېر زیات تکلیفونه تېر شوي دي. هلته ډېر زیات خلکو نه مې چې کومې خبرې واورېدې نو د یو د کوم تاجران دي، دکانداران دي، څوک هم داسې کس پښتون هلته نه دی پاتې شوی چې د دې مطلب د بداخوري نه د متاثر شوي نه دي. یعنی داسې د 10 کم سے کم 10 لاک 20 لاک نه واخله تر کروڑونو روپۍ پر هلته د زمونږ د کاروباري خلکو نه هغه د پولیس په شکل کې د پولیس په وردی کې خلکو ورته راتلل، هغې بابتې اخیستې. هغه نه علاوه زمونږ ډېر زیات خلک لکه ماورای عدالت قتل شول او هم اوس هم دا خبره هم بیا روانه ده. لکه اوس ماښام تقریبا ما سره رابطه وشوه چې د 3-4 ورځو کې 3-4 کسان هم د پی ټي ایم کسان ورک شوي دي. نو اوس ماته یو میسج وشو د کراچۍ نه چې هلته ډیلکس ټون کې اسد مسعود و هغه شپې پرون په 3 بجې باندې پولیس والا یوړو. نو هلته هم دا ستونزې اول هم اوس هم دي. نو هلته مونږ یو کمیټې جوړه کړله، هغې کمیټې هلته مونږ تاسو کتلی وي چې یو اول احتجاج کړی و، لاریون کړی و د پریس کلب مخ ته کراچۍ. نو هغې نه بعد چې کله زمونږ د ورکرانو زمونږ د کارکونانو د پی ټي ایم خلکو سره چې کومه رویه وه په ملک کې هغې اریسټ کول شروع شول، نیول یې شروع شول. نو هغې دمکیانې ورته شروع شوې. نو هغې حوالې سره ټول ملک احتجاج وشو. نو هلته مونږ د کراچۍ پریس کلب مخ ته هم لاریون کړی و، احتجاج هم کړی و. نو سبا به هم په کراچۍ باندې د سوراب ګوډ په علاقه باندې یو غټه غونډه وي د پښتنو. نو هلته به دوی مطلب مختلف کراچۍ غټ شهر دی، نو مختلف زون باندې دوی کمیټې تشکیلوي چې دا تحریک چې کوم پیغام دی دا هر کور او هر کلی او هر پښتون ته په کراچۍ کې ورسیږي. ډېر ښه. وحید صاحب لکه هلته کې خلک نارې کمیټې وایي، دلته کې ورته نارې لګي پاور کې اسلام آباد کې تشکر د شي وردی هولارو باندې دا دوی نارې په کراچۍ لګایي.
یره فلال خو لکه کراچۍ چې کوم ماحول دی که نه هلته هم لږ اوس هم د خوف فضا لږ قایمه ده که نه نو مونږ کوشش کراچۍ کې زیات کوشش ځکه دی چې هلته مونږ زیاتې غونډې وکړو زیات پروګرامونه وکړو نو زمونږ که هلته جلسه کیږي نو چې څومره زر مونږ ته پاسیبل شوه ممکنه شوه نو مونږ به هلته یو غټه جلسه کوو چې کله جلسه وکړو نو د خلکو چې کوم خوف دی هغه تقریبا مکمل ختم شي اوس هم لږ هلته خوف په خلکو کې موجود دی چې هسې نه وي چې دا سیز دی یا دا کاروان دی یا دا ختم نشي نو مونږ به بیا د چا په تمه دلته ناست وو نو هغې خلکو ته مطلب ډاډا ورکول ضروري دی هلته جلسې کول ضروري دي هلته یو منظم تنظیم جوړول ډېر زیات ضروري دي صحیح او په د پېښور کې کومه جلسه ده په دغه کې تاسو د نارې لګوي دارو باندې افغان دي دهشتګرد دي اسکی پیچھے وردی ہے ګوره دا نارې خو دا خو د عوام د جذبات خبرې دي که نه نو اصل چې دا پی ټی ایم چې کوم مشران دي یا لیډران دي نو بهرحال هغو سټیج باندې هغه خبرې کوي چې مونږ کوم خبره د پر راوتلی یو کنه زمون سم مطالبه دي کنه نو هغه مطالبه باندې زمون ټول فوکس دی کنه نو ناره وهل اخو لاندې خلک مختلف مختلف جذبات وي نو جذبات تاسو نه یو هغه جذبات تاسو نه ما خو ته وایي زمون خو چې کوم مطلب خپل اهداف دي فلحال لکه پښتون ژغورنې غورځنګ نو دلته مونږ ته کوم مسایل پیش شوي دي مونږ کوم مطالبه اسلام آباد کې هم کړې وې یا کراچۍ کې مونږ کومه درنا شوې وه کومه جرګه شوې وه نو هغې کې مونږ څه مطالبې شي دي که نه نو هغې مطالبې باندې زمونږ فوکس دی په هر ځای کې مونږ هغې مطالبې کوو په هر ځای کې مونږ دا ویلي دي چې یار زمونږ دلته چې کوم دی که نه په پاکستان کې مونږ ته اول امن پکار دی مونږ د امن ژوند غواړو نو مونږ په هر ځای کې دا خبره کړې ده چې یار زمونږ چې کوم مطالبې دي دا ټولې د نړیوال قانون مطابق جایزې دي د اسلامي قانون لاندې جایزې دي د پاکستان آئین او قانون لاندې جایزې دي نو مونږ همیشه دا کوشش کړی دی چې مونږ دا تحریک داسې روان کړی دی چې ډېر پرامن طریقې سره روان کړی دی مونږ په دې کې فلحال هیڅ وایلنس هم نه دی کړی او نه یې غواړو نو زمونږ احتجاج به مطلب جاری وي هغې پورې به جاری وي چې څو پورې زمونږ دا جایزې مطالبې منل شوي نه وي حل شوي کار ده چې دا ومنلی شي او بل دغه ده چې دا پی ټي ایم کې ډېر خلک جلسو ته ورغله په دا وجه باندې نارې لګېدلی نو هغه جذبات چې و د هغه ترجماني ګډون ته یې د سره ملاتړ کوي ډېره مننه ډېره مننه زلمی صاحب ډېره مهرباني بیا تاسو میرا پروګرام شو ورسې مننه مهرباني مجيب صاحب او تاسو غږ را رسي کې شروع پیغشه افریدي صاحب مشترو نو افریدي صاحب لکه یو خو چې د وحید صاحب کې مطالبه خبره وکړه پښتنې د مطالبه و د دې چې د کوم مقصد دغه پیراکوي د کراچي ولا مرګري چې خبره وکړه کراچي ول ملګری خبره وکړه دین دي کې مطالبات یول غانه دي پیراکنه بیا خلک ډیر خلک په دا باندې جلسه تا ورتل و دی ملتاړي شل چې هغه وی چې جو دهشتګردي هي اسکی پیچھے وردی یعنی دشمن نوم یې پشکارا وخست چې د دشمن دا او مجراتی کاتب چې د پاکستان آرمی او ایم آی کنا منظور پښتين چې کوم په تقریر شو ول نو په دې باندې مو تاسو نو ما خو بس کراچي ولا مرګرو سره همدردي دي هغه وسم لګ یاره ده په هغه کې لګ وسه پورې هغه اکرج اوسه پورې پکې نه راغلی چې څومره مطلب دا چې کوم زمونږ د پښتونخوا او قبایلي علاقو پښتنو کې راغلی دی نو
اصل خبره خو کول پکار دی په دې چې دا اصل خبره موږ نه کړې نو د دې تحریک پسې اوس موږ د خلک ولې راوچت شو. زه خو مطلب دا چې موږ هم سفر شوي یو، زم قبایلي علاقو سره تعلق لرم، خو موږ دا فیصله وکړه چې یاره موږ به د عمل کم ورته پریدو په دې چې نه مو خپل واوري نه مو پردي واوري زموږ لیډرشپ. نو اوس چې موږ راوچت شو دلته په یورپ کې مطلب دا چې نو دا د دې وجه نه راوچت شو چې موږ ته یو سنسیر لیډرشپ ملاو شو، یو مطلب دا چې موږ په اعتماد کولای شو، داسې خلک راوچت شو. نو په دې وجه باندې موږ تم یو اعتماد پیدا شو چې موږ هم مطلب دا چې سنه په دې تحریک کې خپل برخه واچو. نو کدا مطلب دا چې دا ډایرکټ خبرې مونږ پریدو نو بیا خو مطلب دا چې تحریک خبره ختم شوه، بیا خو مطلب دا چې لګیا دي دا نور لیډرشپ چې په اخوا دی خو په پټي پټي خبرې کوي، مطلب دا چې سرګندې خبرې نه کوي. مجيب صاحب جو هغه ترڅ مجيب صاحب تاسو هغه ته یو افریدي صاحب کوم خبره وکړه په دغه باندې تاسو نظر غوړي او زه دا ګیسټ روخنه سي نو د دوی خبره سمه ده. سنه څخه ګوره فرق پکار دی په دې کې او په نور سیاسي ګوندونو د غي په نریټیو کې، ځکه که تاسو وګورئ وختي موږ دا خبره کوله چې دې کې د خلکو غصه بهر راوځي، د غي جذبات ترجمانی کوي دا تحریک. په دې کې بدوی رښتیا وي د سټیج نه بدوی چغه نه وي د لرو بر یو افغان خو د لاندې نه خلک وي، بل د سټیج نه وسوک دا نه وي چې دهشتګرد ملګری چې دی دا ورده والي، خو لاندې خلک وي. او دا لاندې خلک د کم ځای تم دغه علاقو اوسیدونکي خلک دي، دغه ځپلې شوي خلک دي چې چا سره د دوی د لاسه شوې ده. نو که ته دوی په خوله لاس ږدې نو بیا خو تا کې په بل کې فرق نشو. بل زما یاد شي چې منظور په خپل یو ویډیو کې ویلو چې که څوک ځان له د ازادۍ حق مغواړي نو دا دغه بنیادي حق دی د انسان په توګه باندې، ته د هغې د چقولو کوشش نشي کولی. که څوک خپل حق غواړي د آئینده لاندې دا د هغه حق دی د آئینده لاندې چې هغه وایي چې ما مه وژنه، او که نه په هغې په 100 کسانو کې 10 دي 20 دي 50 دي 60 دي هغه داسې دي چې هغه وایي یاره زه د دې وطن نه بیخي ازادي غواړم، نو په هغې کې هم تا ته مسله نه ده پکار، دا د هغه یو بنیادي حق دی. ته هغه قایله که چې بهی ته ولې غواړې او تا سره وجه څه ده، زه تا خوشحاله ساتم، تاله زه ښه صحت در کومه، تاله زه ښه تعلیم در کومه، تاله زما ریاست دغه در کړی تحفظ در کړی دی، ستا ټول حقونه دې ځای کې چې دی هغه خوندي دي، ته ولې بیا غواړې؟ نو ته بیا کښېنه دې کس سره خبره وکړه، نو که هغه تا واقعي هغه څه ته دله ورکې چې څه هغه پکار دي ریاست له چې ورکړي او خپلو وګړو ته، نو بیا سمه ده، ستا خبره په ځای ده. که چېرې ته یو بنده ته تعلیم او صحت او جامه او دا څیزونه خو په ځای پرېږده چې ته یو بنده د ژوند تحفظ څه چې ته په خپله ژوند اخلې، چې لکه ته د هغه قاتل یې نو هغه به تا نه چې ازادي نه غواړي هغه به تا نه څه غواړي؟ شکر وباسه چې په دغه ځای کې درپسې هغه لا ټوپک نه دی راوچت کړی چې وځه دې ځای نه ته څه کې راځې زمونږ خلک وژنې زمونږ په ځمکو قبضې کړي دي، دا خو له هغې شکر وباسه چې تا په خولې باندې وغواړي ازادي. نو تا خو خلک دې ته جوړ کړي دي چې هغې وغواړي، که ته هغې دې ته جوړی یم او د هغې باوجود ورته وایي چې نه دا خبره به نه کې، نو دا خو بیا بیخي داسې کار دی چې مړ مې م که او پړ مې م که، نو داسې خو نه کېږي. خامخا به ته په خپل رویه کې به فرق راولي، په خپل کړو وړو کې به فرق راولي، خپل څیزونه به سمې، هغه تا نه اوس هم خلک چې دي اکثریت چې دي د آینده لاندې هغه غواړي او هغه ومنه، او که نه یې منې نو پته نه لګي چې ستاسو به څه حالي په راتلونکي کې، او بیا به د دې وطن څه حالي. ځکه یو خوا خو درنه خلک وګورئ په بلوچستان کې افریدي صاحب تاسو هم ګورئ په بلوچستان کې خلک ټوپکې راغشتې دي غرونو ته ختلي دي، هغې خو ډېر شوي دي او غواړي چې پوره توګه اخلاص کړي ځان. نو دغه پښتانه هم دې ته دوی جوړوي چې دوی لاړ شي انټرنیشنل کمیونټي ته کښېني او ورته ووایي زموږ مرسته وکړئ د کردانو په شان یا د بلوچانو په شان زموږ بیل کړي. دې ته راغلې خبره
زه به یو خبره وکړم. او بیخي تاسو اصل خبره دا و چې د پنجابیانو د آرمي موږ سره ډېر غټ گیم وکړو. هغوی داسې وکړه چې طالبان چې کم دي کله چې د افغانستان د 9/11 نه بعد راغله دوی مختلف کمپونه ورته جوړ کړل په فاټا کې مختلف علاقو کې او د خلکو نه وسله واغسته. د طالبان یې هلته هغه کړه خلکو نه وسله واغسته پهله یې راباندې طالبان امپوز کړه زمونږ ملکانان یې ووژل زمونږ عام خلک یې ووژل زمونږ کورونه یې تباه کړه پهله طالبانو او بیا د دوی د سو کولډ اپریشنز یې شروع کړه هغې کې مطلب د طالبانو په ځای عام خلک یې ووژل او بیا یې په قبایلي علاقو باندې قبضه وکړه. مطلب دا چې دوی اوس موږ یې بېوسله کړي یو پنجابي آرمي راباندې ناسته ده او هره ورځ مو بېعزته کوي او وژني مو. نو اوس د دې نه بعد پښتنو سره څه آپشن پاتې دی؟ موږ خو مطلب دا چې داسې یو چې هغه طرف نه په طالبانو باندې وژني دې طرف نه په آرمي باندې وژني. نو مطلب دا چې موږ سره صرف اوس دا لاره پاتې ده چې یا خو آواز اوچت کړو او یا اصله اوچته کړو. اصله خو اوس مطلب دا چې ما په خیال کې دومره خلکو سره نه وي خو که دا سلسله شروع وه نو بیا به خلک مطلب دا چې هر څرنګې خپل هر څه به خرڅ کړي او وسله به راواخلي او د دې آرمي خلاف او بیا به یو هم پاتې نشي په دې علاقه کې. داسې هغه به وشي قتل عام په دې علاقه کې چې مطلب دا چې نه به په پنجاب کې پرېږدي د پنجابیانو نه به په خپلو علاقو کې پرېږدي. نو اصل خبره دا ده چې مونږ ته پکار دي چې اصل چې کوم دشمن دی هغه په ګوته کړو او بل دا چې مونږ ته دا پکار دي چې خپلو پښتنو چې کوم آفیسرز دي هغوی ته ووایو چې دې پنجابیانو سره هیڅ مرسته نه کوي د دوی مدد نه کوي په دې قتل عام کې او مونږ ته پکار دي چې هر یو آفیسر په دې علاقو کې راځي هغه په ګوته کړو د کم علاقې نه راغلی څه نوم دی او کم سړی انوالو دی د پښتون په قتل عام کې چې مونږ کله پورې دا پنجابیان افسران په ګوته کړي نه دا به ټول عمر مونږ مطلب دا چې دا به پټیږي یا د آرمي په هغه کې رستو یا د پاکستان د سټیټ رستو او ځانونه یې پټ کړي. مونږ ته پکار دي چې دا ټول په ګوته کړو او ته وایو چې ته دښمن یې تا زمونږ قتل عام کړی دی. صحیح. افریدي صاحب مونږ سره نور حسن بنيري صاحب هم راځي لکه سات کې زه کتونکو ته وایم چې پرون مونږ یو کمپین شروع کړی دی. مونږ غواړو چې پښتنو دپاره یوه میډیا جوړه کړو هغه دپاره یو ټي وي پروګرام جوړ کړو نور دوه پروګرامونه دي هغه چې مونږ دې دپاره جوړ کړو او په هغه کې بیا زمونږ څونه کتونکي چې کوم دي هغه هم دا ویلي وو چې یاره تاسو کولی شئ چې تاسو دې دپاره کنټریبیوشن دې مونږ سره وکړي که نه تعاون. نو هغه پرون مونږ شروع کړی پرون مونږ ته کالونه هم ډېر راغلی وو او بل داسې وه چې مونږ ته کنټریبیوشن هم راغلی دی بلکې نن هم مونږ ته کالونه کېدل او کسانو کنټریبیوشن اعلان کولو. نو زه به کتونکو ته دا وایم چې افریدي صاحب اول کس دی چې مونږ سره کنټریبیوشن کړی دی او پیسې ما یې اخیستې هم نه دي د هغه نه ویسټرن یونین نه په داسې دلته مبارزه شروع ده. نو په هر حال هغه هم منډې باندې هم چوټي ده زه به بیا ټیوزډې باندې خو موږ دا کوو چې دا هغې کې داسې وکړئ چې یو خپل ممبرشپ کمپین شروع کړئ نو هر کالي چې ممبر تاسو ته مطلب دا چې یو خاص اماونټ پیمنټ کوي نو مطلب دا چې یو خو دغه دی چې موږ ایمرجنسي کې یو فنډ راټولو چې هغه موږ 80,000 یورو موږ یې کړی دی چې دا به موږ د پښتنو نه راغونډاو او په دې باندې چې هغه کومه میډیا موږ کوم یې کړی دی پلانینګ کړی دی هغه به دې ته ښه میډیا ورکوو په دا چې اوس ضرورت دی چې د کومه میډیا موږ چلاو دغه دونه ضرورت نه پوره کوي په دا چې پاکستان کې میډیا پښتنو ته کوریج نه ورکوي موږ کوشش دی چې مکمل کوریج ورکو. نو هغې دپاره هغه ټیم جوړول او هغه ټي وي جوړول نو په هغه باندې زموږ یغه دی اوس چې هغه موږ جوړ کړو نو په دې باندې به هم خبرې کوو. او افریدي صاحب تاسو ته زموږ غږ درځي؟ ما په خیال افریدي صاحب سره زموږ څه انټرنیټ مسله هم راغله. موږ سره حسن بنيري صاحب هم راغلی دی زموږ نمبر به هم اوس راشي په سکرین باندې نو په هغه باندې موږ ته خپل کتونکي کال هم کولی شي نو څوک کال کوي نو هغه کال کولی شي موږ به هغه کال اټینډ کړو د کوم ځای نه موږ ته کال کوي هغه هم دی ویلی شي. بنيري صاحب پروګرام کې هرکلی درته وایو بنيري صاحب سره زموږ اړیکه ما په خیال ښکته شوه خو موږ سره افریدي صاحب موږ سره دی. افریدي صاحب تاسو ته زموږ غږ درځي؟ بالکل راځي.
نو په هغه زه نمبر لیکم، مونږ ته کالونه بیا زمونږ کتونکي کوي، نو دغه مونږ یو هغه شروع کړی دی او ضروري دی چې په دې وخت کې او دغه ډېر ښه هغه شروع کړی دی. او مطلب دا چې مونږ پښتنو کې یو مسله ده چې مونږ مطلب انسټیټیوشنز نه جوړو، اورګنایزډ انداز کې کار نه کوو، ټول لګیا وو بیله بیله. نو دا پکار دی چې تاسو دا چې کوم ایفرټ دی دا اورګنایزډ کړئ، انسټیټیوشنلایز یې کړئ. او مطلب دا چې یو انسټیټیوشن په تار چې کار کوي، چې مطلب دا چې سبا اورنګزیب وي یا نه وي خو چې دا چلیږي، مطلب دا چې بل څوک وي یا نه وي خو چې دا چلیږي. خبر هم کوي افریدي صاحب زمونږ دغه دی چې دغه یو ښه میډیا سیټ کو، داسې میډیا لکه پاکستان کې ډان نیوز دی که نه، د هغه یو انسټیټیوشن دی که نه، نو هغې په ذریعه جوړه کړي چې دا یو ازاده میډیا وي د پښتنو دپاره. نو دا زمونږ کوشش دی، مونږ په دا سکرین باندې نمبر هم راوالو، بلکې نمبر رانغلو په سکرین باندې راغلو موږ وکتو، خو پته نشته چې او بیا لاړو څه مسله پکې راغله ما په خیال. نو مجیب صاحب تاسو موجود تاسو څه ویل افریدي صاحب نه تپوس لرلو؟ او زه دغه نمبر لیکم د خپلو کتونکو ته. نو زه خو دغه اورېدونکو ته وایم چې دوی د ټلیفون نمبر وګوري، په دې نمبر باندې د کال صرف دې دپاره وکړي چې د خپل ډونیشن اعلان کړي چې زه فلاني یم، فلاني ځای نه خبرې کوم او دونه پیسې زه چنده کې اچول غواړم او په کومه طریقه یې ورکړم. هغه هغې دپاره کال راغلو، ما نه موبایل هم خطا شوی و. ګرانه سلامونه. وعلیکم سلام، ډیره مننه. تاسو څوک خبرې کوئ؟ د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ زه پښتون افغان خبرې کوم د فرانسې نه. تاسو ته افریدي صاحب ته مجیب صاحب ته ټول ته سلامونه وایم. وعلیکم سلام، تاسو ته سلامونه. وعلیکم سلام. زما ستاسو د اکاونټ په باره باندې خبره کوم. تاسو پرون هغه اکاونټ دلته لیکلی مو، خو ما نن ډېر کوشش وکړلو ونه شو، نه پوهېږم چې ولې نه کېدلو. ما د خپل د اکاونټ نه ډایرکټ دا ډېره هڅه وکړه چې زه خپل کومنټ در واخلم، خو ونه شول. ښه، اکاونټ خو ټیک دی او پته نشته چې څه مسله به وي. پیپل باندې پیپال کوم اکاونټ دی، په هغه باندې موږ ته ډونیشن راغلی هم دی. نو که تاسو سره پیپال وي نو هغه به اسانه وي. هغه والا زه خو نه لرم، خو زه د هغې بندوبست هم وکړو. او بله یو سوال لرم د دغه نه د افریدي صاحب نه یو سوال لرم، شاید ماسته فرینډ هم دی. سوال ته دغه لرم چې دغه دلته مونږ کوم لارین چې کوو، که په دغې هکله کې مونږ سره د ګورمنټ د حسابه څه کومک وکړي یا څه مرسته څه منډه راته ووایي. دا لاریون ستاسو کله دی او کوم ځای کې دی؟ زموږ لاریون په خاص پیرس کې دی او انشاءالله د 14 تاریخ د مظاهرې نه وبعد د بلجیم د بروسل د مظاهرې نه وبعد زموږ لاریون. صحیح ده، صحیح ده. افریدي صاحب به تاسو ته جواب وایي. مننه کوم، ډېره مننه د کال کولو. مهرباني په دې پامه. بالکل پښتون صاحب سره زما خبره شوې وه، خو بس تاسو ته پته ده چې سیکیورټي ریزنز نه مونږ زه ډېر زیات هغه نشم کولی، نو په دې وجه زیات تفصیل کې مو خبره ونه شوه. خو ده سره به زه خبره وکړم، رابطه به وکړو. نو ټول چې کوم هغه دی چې ارګنایزیشن دی په پیرس کې، نو هغې کې به انشاءالله ټول شرکت وکړو، انشاءالله دا هغه به وکړو. بالکل ذکر حسین وایي رابطه به مو سره وکړم چې لږ مونږ ته پته لګي خلکو چې څنګه په دې چې اوس پته هم نه لګي چې کم خلک په حق کې دي، کم خلک خلاف دي، نو لږه پکې مسله وي. خو مطلب دا چې رابطې به ورسره ساتو. او ما خبره شوې ده پښتون صاحب سره، نو ما سره رابطه وکړي په هغه باندې میسنجر باندې، نو موږ به ټول ارګنایز کړو. صحیح، ډېره مننه. نو یغه د مونږ سره کسان وایي چې اکاونټ نمبر واخلئ، او ما په خیال په دا سکرین باندې اوس یغه نه راځي. زمونږ مسله لږ راغله، پرون مونږ د هغه راوستی و، پرون یغه کې پروګرام کې خپل اکاونټ مې هم راوستی و،
او بل د پیپال چې کوم دی هغه مخکې راغلو موږ په د سکرین باندې هغه دا ویډیو چې کله هغه شي پروګرام ختم شي تاسو بیا ویډیو هم کتلی شي پرون ویډیو کې هم د پروګرام دی دغه اکاونټ هم موږ ورکړی دی نو صحیح نو یغه د موږ کوشش کوو چې په د سکرین باندې زموږ د یغه راشي د نمبر د اکاونټ او د نمبر نو ها مجيب صاحب جی تاسو وګورئ او موږ سره کتون کې لګیا دی زه دا کوشش کوم چې دې سره یغه کم د نمبر هم راولم په سکرین باندې او بل د اکاونټ نمبر هم راولم بلکې موږ پرون ویډیو کې مراوسته زموږ ډیر کتون کې ډیر ټلیفونونه پرون هم راغل او هغه موږ سره مرستم کړی دا او کسان ډیر یغه دي چمتو دي په دې وخت باندې او د پښتنو ته د میډیا سونه ضرورت دی په دې وخت باندې مجيب صاحب تاسو ډیر وخت نه میډیا سره جرنالست کار کوي نو زم چې ضرورت ورته د ډیر په خوا راسي دی خو د بدبختۍ نه میډیا شته نه او په دې 20مه پیړۍ کې کته ګوري پښتانه یو واحد داسې بدبخت قوم دی چې د دوی میډیا نشته نو په افغانستان کې لږه قصه خده حالت کې لوس چینل هم خلاص شوی دی او کار روان دی او د کرخه دی غاړه کو ګوره بیخي د هر اړخ نه تباہ برباد دی وجنی هم आवाज هم ولر غلې کړې دی ریډیو ته هم نه پریږدي ټي وي ته هم نه پریږدي او اوس د سوشل میډیا دا یو واحد لار ده چې په دې باندې دوی خپل غږ ټولې دنیا ته رسوي زما په خیال دا سوشل میډیا د استعمال کی او د دې په ذریعہ باندې دا یو غیر روایتي میډیا ده نیو میډیا مرته وي او روایتي میډیا ته ډېر ضرورت دی زموږ ځکه چې زموږ زیاتره خلک داسې دي چې هغوی تر اوسه پورې انټرنیټ ته اکسس نشته په فیسبوک باندې نه پوهېږي په دې شیزونو نو هغوی ته ځان رسول پکار دي د روایتي میډیا د لارې دوی ته پښتنو ته نه یوازې د سوشل میډیا د استعمال ضرورت دی بلکې دوی ته ټي وي هم پکار دی دوی ته ریډیو هم پکار دی دوی ته اخبار او رساله هم پکار دی ځکه چې د کومه پراپاګاندا چې زموږ په خاوره باندې روانه ده د دې مخنیوي صرف په دې طریقې سره کېدی شي چې د هر لارې نه چې دی نو د دې مخه ونیسي دا به چې دی او دې کې بیا د جماعت لوډ سپیکر چې دی ټول عمر د پښتنو د مفاداتو په ضد استعمال کړی شوی دی لکه دوی له پی اپی ورکړی شوی دی او د دوی نه هغه خبرې هېرې کړې شوي دي چې کوم مسلو ته د دوی توجه پکار ده نو دغه د جماعت لوډ سپیکر ته چې څوک ناست دي دی به هم په دې خبره پوهیولي چې باید ته به دا لوډ سپیکر بس اوس وخت راغلی د پښتنو مفادو دپاره استعمال کا ډېرو خلکو مفادونه دي پکې وکړل خپل دې هم پکې وکړه د فوج دې هم پکې وکړه د سعودي عرب دې هم خوشحاله کړه ټول وهابیان دې هم خوشحاله ټول دې خوشحاله کړه بس اوس دا وخت راغلی دی چې د دې پښتنو دپاره استعمال کا دغه شانتې به ریډیو هم پکاري اخبار په دې ټول لارو چارو به د میډیا ضرورت هر چاته په هر وخت کې خو دې وخت کې پښتنو ته چې څومره دی دا ډېر زیات ضروري دی بیا زه به خلکو ته ووایم چې څوک اوري دا پروګرام چې د پښتون ټایمز چې دوی د 13 کال راهیسې دا مبارزه روانه کړې ده او زه په مکمله توګه باندې دوی سره په خیراتي توګه لګیا یم چې څونه وخت ورکولی شم د هغې نه زیات به د ورکومه ځکه چې دوی د پښتنو غږ رسوي د هغه خلکو د مظلوم قوم غږ رسوي ټولې دنیا ته او زه یم چې دوی نور هم مضبوط شي دوی سره مالي مرستې تاسو هم وکړئ او چې یو داسې میډیا جوړه شي چې په هغې کې چې زمونږ بیا نور چاته حاجت نه راځي نو دا سپورټ کې زه په کلکه باندې تاسو ته اپیل کوم چې کوم خلک شتمن دي هغوی د کوشش وکړي چې د زیات نه زیاتې مرستې وکړي چې کوم خلک غریبانان دي هغوی نشي کولی هغوی د 15 ډالرې یورو وي روپۍ وي 10 وي 20 وي د خپل وسه پورې دی امداد وکړي او اوس دې وخت کې کوم زیات شتمن خلک دي هغوی زیاتې مرستې کولی شي نو هغوی له پکار چې رامخکې شي او درنې مرستې وکړي دا به یو ترانسپیرنټ طریقه وي شفافه دوی ته به ښودلی کېږي چې په کم ځای باندې دا لګولي کېږي دا ویب سایټ شو دا پاڼه شو دا مضبوطول دي او چې دا مضبوطه شي
نو دا څه غږی چې هغه ته ضرورت دی وخت کې. بالکل زمونږ دغه کمنټونه نه راځي په سکرین باندې، نو بهر حال موږ ستونزه راغله، خو دغه کوم د اکاونټ چې کوم دی زمونږ ملګري چې کوم دی هغه یې کوي، زما اکاونټ ته خو هغه مینیج کوي، د بینک اکاونټ هغه هم دی او د پیپال اکاونټ چې کوم دی هغه هم په د پروګرام کې به په پین کې موږ درته په کامنټ کې هغه تاسو بیا کولی شئ چې په هغه باندې زموږ سره مرسته وکړئ، او بلکې زموږ همکاران لګیا دي هغه به تاسو ته دا سینډ هم کړي، درته میسج کړم. نو د ټولو ملګرو نه دا یغه دی چې موږ غواړو چې په دې ټیم باندې هغه رول موږ ادا کړو چې کوم په کار دی، موږ خاص هم لګیا یو، خو موږ وایو چې هغه قسم یغه کو چې نړۍ ته هم وښایو، پښتانه هم خبرو په دې چې څه روان دي د هغې صحیح نمایندګي وکړو. موږ سره حسن بنيري صاحب راغلی دی، پروګرام وخت هم سرته رسي. نو اورنګزیب صاحب کمال اجازه راکړئ، زما مېلمانه دي او اوس به رنګ سات کې برابر سي. زه حسن بنيري صاحب ته سلام کوم او افریدي صاحب نو تاسو نه اجازه ته غواړم. بس موږ پروګرام ختمو، موږ د بنيري او نو یغه دی، بلکې افریدي صاحب تاسو څه پیغام شته دی نو بیا به موږ تاسو را غواړو او تاسو مرسته مهرباني. بس زموږ دا پیغام دی چې دا یو آزاده میډیا ده، پښتون ټایمز، او ډیر ښه کار کوي د پښتنو لپاره او مرسته یې وکړئ، او موږ هم لګیا یو دلته. یورپ والا خلک خاص کر په کار دي چې هغوی تاسو سره فاینانشلی هیلپ وکړي په دې چې هغوی ته خدای دومره غور کړی دلته. نو پاکستان کې هم چې کوم بزنسمنان دي، افغانستان ولې هغوی دې هم د اخبار سره تعاون وکړي. دا د پښتنو لپاره دی او صرف د پښتنو لپاره دی. نور اخبارونه خو نور ایجنډي، او پښتون ټایمز چې کوم دی دا صرف د پښتنو لپاره دی. بالکل. نو د دې مرسته وکړئ شي او ډېره مهرباني. بیا به ګپ لګو. ډېره مننه چې پروګرام کې راغلی. یو جهان مننه، موږ بیا هم بلنه درکوو تاسو پروګرام کې راغواړو. ډېره مننه مجيب صاحب، ډېره مننه، مهرباني. موږ سره حسن بنيري صاحب راغلی دی. حسن بنيري صاحب هغه بنيري صاحب تاسو ته زموږ غږ درځي اوس؟ راځي، بالکل ټیک ټاک. مونږ چې کوم یونان کې کوم ملګري دي هغه سره مونږ کوشش کوو چې پروګرام کې مونږ سره راشي او نور مېلمانه هم راځي. مونږ خبرې نن کولې چې دا منظور کوم تقریر و په هغې باندې مونږ خبرې کولې، او بل اوس مونږ هغه کوم چې یو هغه شروع کړی دی فنډ ریزینګ پروګرام، نو په هغه باندې مونږ خبرې کولې، او بل پښتانه نه موږ د هغه دی چې هره پښتانه پښتون میډیا چې کومه ده د ملاتړ وکړي. ناول خو که په دې اړه راته ووایي نو بیا به موږ راځو د منظور پښتین کومه خبرې وې او پېښور جلسه ده په هغه باندې به خبره کوي. اورنګزیب صاحب ډېره مننه، د مېلمنو مننه. اول دا تاسو چې کوم کار شروع کړی دی ته موږ ډېر زیات په دروند نظر ګورو. ټولو پښتنو سوال کوو چې د پښتون ټایم د مرسته وشي. موږ ته اخبار، ریډیو، ټي وي هر څه پکار دي. تاسو چې کوم دا مبارزه کوئ نو دا زما په خیال د چا نه پټه نه ده، او دا اواز چې تاسو په کومه طریقه رسوئ، ځکه په پاکستان کې نه په نړۍ کې زموږ د اواز ځای نشته. په افغانستان کې 34 چینل دي زموږ په بر وطن کې، خو هغه هم که ته وګورې نو اکثر د انډیا ډرامې ښیي، لکه د هغې نه به موږ دا ګیله کوو چې هغې موږ ته هغه کوریج نه راکوي. پاکستان کې که ته وګورې هغه میډیا زموږ دنه هغې موږ خپل نه حسابوي، نو میډیا به څه زموږ شي. زه به یو لنډ مثال درکړم. په پاکستان کې زموږ په پښتونخوا کې څومره ریډیو چینل دي، د هغې مالکان ریډیو چینل هغه اکثر د پنجاب سره تعلق ساتي. او ما په خپله د ریډیو لیسنس لپاره اپلای کړی و، نو چې کله بیډز وشو نو د مظفرګړ یو سړي د بونیر او د صوابۍ یو فریکونسي خالي و، هغه هغوی ته ورکړه. نو دا ډېره غټه مهمه خبره ده. پکار ده چې زموږ ډایسپورا چې کوم ده آرمي ول ټولې قبضې کړې دي اوس، آرمي ول دویم جی زه دویمه خبره ده د منظور تقریر ته او خبرې ته به راځو، خو دا خبرې کېږي. یو خو د پښتون غورځنګ چې کوم دی دا په څلورو خبرو ولاړ دی، خو دوی دې لږ کینی دا کیسه د منظم انداز کې مخکې بوځي. مونږ نور په دې خپله خاوره د سره جنګ غواړو نه، او بل که مونږ څوک تنګی لکه دا کم ټیکټس چې دي استعمالوي چې عایشه ګلالۍ پرون تاسو کتله چې هغه خور لکه مونږ به دې رد نه وایو، خو پلار ورته د شاته نه لقمې ورکولې. ګوره هغه ته د ډیوه ډېر ښکته په دا کیمره کې که تاسو بنيري صاحب لاته لږ بره راشئ. مننه هغې ته د ډیوه ریډیو نه تکلیف دی، پلار به ورته د شاته نه وي ډیوه پکې یاده که. هغې ته د مشال نه تکلیف دی، مشال ریډیو پکې یاد که. اوس خبره دا ده چې دا خو د دې ټیکټس دي. وختي ما یو پوسټ وکړو په پېښور کې پاکستان زنده باد مومنټ چې دا شپه په شپه جوړ شو، د دې به په 3 تاریخ په پېښور کې جلسه وي.
دا اوس دی هغه اخیری کله چې انسان مري دی په اخر کې ډېرې چغې وهي که انسان سوي دی د مړینې په تکل کې دی به ډېرې چغې وهي دی به ډېرې لار وایي چې تاسو لږه اشاره وکړه بیانیه ما بله شپه هم دا خبره کړې وه بیانیه هغه زړه ده د قام پرستو ګوندونو بیانیه ده ما ته لر او بر مطالعه چې دا هغه سو کال پاک سټډي مضمون دی ما خو لر او بر چغه د عوامي نیشنل پارټۍ د پښتونخوا ملي پارټۍ په جلسه کې په سټډي سرکل کې دغه په اجلاس کې زده کړي چې او زمان په بر وطن کې رونه دي حالانکه کته زمونږ نیمو پښتنو ته وګورئ نو د ریډیو پروپاګاندا دا چې کم شی هغې لیکلی نو بس بیا به هغه ټول زما په خیال د عایشه ګلالۍ پلویان دي نیم په نیمه مونږ به کار کوو مونږ به خبره کوو بیانیه هغه زړه ده که چاته ته تکلیف وي وختي ما کتل ستاسو دا پروګرام د بلا د ایم پي ایګانو ایم ان ایګانو ډېر کسانې ګوري زه دا پرسنلي هغې پېژنم هغه د هغو خپل قصور دی موږ به خبره کوو که چغه څوک وهي باقاعده څنګه چې مجیب ورو وي چې سړی ازادي غواړي نو غواړي به چغه به وهي که نه دی دا نشي ودرولی او که پرس کا دی دا د ده سره اوس بله لار نشته که اشرف غني صاحب ټویټ کوي دته تکلیف دی که ریډیو پروګرام کوي دته تکلیف دی که اورنګزیب په پښتون ټایپ باندې پروګرام کوي دته تکلیف دی او زه تاسو سره مزې یو بله خبره وکړم یو مشر قول دی چې کله ته خپل زور ګورې نو ته د خپل مخالف میډیا یا اخبار ګوره نو د پاکستان سو کارډ میډیا خو ټوله زموږ مخالف ته خو ما بل ورځ هغه سرې ټوپۍ والا سړی چې دی زید حامد د هغه دوه درې پیک پیجونه دي هغه او ریل پیجونه هم دي ما ولټول د یقین وکړه چې که د هغه په پیج باندې بله خبره شته منظور پښتون دی پې د اورنګزیب خبره ده پې د پی ټي ایم خبره ده پې د محسن خبره ده پې هغه دا د لینکولو کوشش کوي مونږ دا خبره کوو چې دا خبره به سړېدو ته نه پرېږدو دا کم غورځنګ چې روان دی د ځوانانو دا پاسون چې روان دی دا به سړېدو ته نه پرېږدو په دې کې به بلا خلک په مختلفو نومونو راځي هغې به خپل خو هغه له چا نه پټ نه دي نن وخت راغلی دی تاسو خبره کوئ بالکل زه راځم او تاسو خبره کوئ ښه جي تاسو خبره څه تپوس کوئ که نه خپله خبره کوم زه اورم تاسو خبره اورم نو اورنګزیب وروره یو خو دا ده چې دا بیانیه هم زړه ده خو دا به اوږدول غواړي او دې دپاره پکار ده په دې کې ډېر ایجوکیټډ خلک دي وکیلان دي په دې کې د ژوند د هر اړخ خلک دي هغه کینی سره هغه دا یو دا کار منظم انداز کې بوزي بل یو کور کمیټي په دې نظر وساتي چې یاره کم خلک چې کم دی هغه کوشش کوي چې دې تحریک ته زیان ورسوي او تکلیف خو دومره دی د خلکو ته زه خو دام خبره کومه زه اګزریشن نه کومه که ملاله سوات ته نه وې تللی نو زما خپل خیال دا و چې ملاله هم په دې ورځو کې راوستلو دا د یو کاونټر نریټیو د کېدو دپاره چې د میډیا مونږ ته اول ځای نه راکوي او که راکوي نو په دې انداز کې راکوي نو زما خپله ذاتي خبره دا ده چې زما ټولو ځوانانو ته خواست دی چې هغوی دا کوم منظم انداز کې روان دي دا خبره به سړو نه او تحریک په دوو نارو ولاړ دی یو په لر او بر افغان باندې ولاړ دی یو یہ جو دهشتګرد دی اس کی پیچھے وردی ہے دا د دې تحریک دوه بنیادي نکات دي که دا ته توبه اصلي وختي نور وروي چې مونږ خو به نه وو مونږ به ولې نه وو مونږ به وو ځکه چې زمونږ تحریک په دې دوه خبر ولاړ دی چې دهشتګردي نن د هر پښتون په خوله په جبه ده په خوله ده چې به یہ جو دهشتګرد اس کی پیچھے وردی ہے او لر او بر افغان هغه خو زما د صدو راستې زما خبر د هغه زمانه څوک جدا کولی شي نو د تحریک مرګرو ته زمونږ خواست دی چې دا دوه نارې تا نه کله جدا شوي نو ته بیا په څه خبره کوې داسې خو بلا خلک خبرې کوي پت والا به هم خبرې کولې امن تحریک به هم خبرې کولې سر به وخوري موږ به دا سر خوره کېدو ته نه پرېږدو موږ به ګوره د خوشحالۍ خبر دا ده پرون نابل اوس په بونیر کې تاسو ته ما تصویران در سند کړي چې د هرې پارټۍ او د هر تنظیم ځوانان راغلي وو دومره غټ اجلاس یې کړی په 4 غنټې کې منظم اجلاس شوی و داسې په هر ځای کې کېږي نن زه خبر شوم تورغر غونته ځای چې هغې ته د سوشل میډیا د سره دغه نشته هلته هم ځوانان راغونډ شوي چې موږ به د پېښور تورغر او بډګرام کې چې موږ به د پېښور د جلسې له ځو اوس دوی خو به کوشش کوي کله پاکستان زنده‌باد مرده‌باد مومنټ جوړوي دوی ته تکلیف دی اوس هغه تکلیف دپاره موږ به په چا پسې خبره نه کوو چې عایشه ګلالۍ دا ووي او پلانکي دا ووي مسرت زیب دا ووي وای دی هېڅ خبره نه دا دې قام ته معلوم خلک دی اورنګزیب وروره خپله خبره دی کوي موږ به خپل کار ته ګورو چې زموږ په کار کې څومره تیزي راځي دومره به په دې زلزلې راځي دومره به دې نوي قصې کوي پرونی چرته د دې ټیرریزم ډپارټمنټ چې سو کال کم دی نیشنل اکشن پلان هغې یو دغه ایشو کړی دی چېرې پېښور ته دا راننوته دا خو د دې زړې حربې دي ډېرو خبرو کړه زه د خبرې کې ډېر زیات ځوانان دي پکار ده چې هلته دا کار منظم شي اعلی نور هم بنيري صاحب دلته کې یو کمنټ دی او دا کمنټ منظور ته هم بار راتلو ما کتلو د هغه م ته ووایي چې دا ما وویه خلک وایي چې افغاني ګو
نو موږ دوی چې موږ خو پېښور کې اوسېږو د پېښور یې تاریخي افغانستان دی که داسې خبره نو بیا تاسو ګوره داسې ده چې بیا په هغه لړه باندې هغه لارې ته لاړ شي زه افغان یم نو ته خو ماته وایې چې ته لاړ شه نو زه به دته ولې نه وي چې دا فوجي راغلی زما کور مخې ته وګورې کوي ځي داسې ده نن خو دې دا خبره کوي دوی د لاړ شي که نه واپس نن خو دوی دې لاړ شي نن خو دې دا خبره کوي خو د ترکۍ صاحب که د ډاکټر نجیب صاحب په وخت کې یو داسې یو پروپوزل راغلی چېرې افغان پښتون چې د دنیا په هر ګوټ کې د لپاره موږ نن اعلان کوو چې دا افغان دی او دته افغان پاسپورټ ته ورکړی شي صرف چې زموږ چې صرف غني صاحب نن دا خبره وکړه چېرې ټول پښتانه ما افغانان دي ته د بیا چا ورته ووایه دا خو د هغه یو ټویټ کې دومره زور دی دا خو د هغه پر دی د کابل او قندهار د خلکو په پرلت کې دومره زور دی چې نن دی په آرام خوب نه کوي ګوره که دی ما ته وایي چې ګو افغان ګو زه درته وایم چې ته ځه او تاسو خبرم کوي خو د دوی نه رسېدي دا خو دوی وایي چې دا یو جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے دا خو چې دا خو چې 400 ساړې په پوي دا واقعي دا ما کړم دي خو دغه نارینه ډیر خراب شوی دی چې لارو بار یو افغان ګوره دا نارینه دی مخکې خراب وو تاسو ګورئ نه یو څو ورځې مخکې چې کوم دی د آرمي چیف دغه سره د باجوه چې کوم دی د شهباز شریف سره ملاو شوی شهباز شریف بیا خبره دا کوي چې دا موږ د فینسینګ دپاره فنډینګ ورکوو پنجاب حکومت لګي د فینسینګ د لپاره فنډینګ ورکوي ګوره دی په یو لحاظ باندې دی زما دا د وجود حصه ده که یو سړی په هلمند کې دی که یو سړی په پکتیا کې دی که یو سړی په خوست کې دی که یو سړی په بونیر کې دی که په دیر کې دی که په چترال کې دی دا زموږ د وجود یوه حصه ده دا یو اندامونه دي دا په صدو چا نه دي جدای کړي او بیا خبره دا ده چې موږ په ده دعوه کوو چې هلکه ته ما ته وایې چې ګو افغاني ګو زه تا ته وایم چې ګو هندو ګو ته خو سیک هندو یې ته ځه چې کوم ځای نه راغلی خوازه دا زما کرښه ده پښتنو په ځیګر باندې راښکلې شوې ده او دا پښتانه نه ماني د نفرت کرښه ده موږ سره زموږ همکار علمگیر زدرون صاحب راغله زدرون صاحب پروګرام شه هرکلی درته وي مننه ډېره مننه زدرون صاحب څه خالې ځلې دي پښتون ټایمز باندې تاسو هو ډېرې خالې ځلې روانې کړي وې اس هغه کیما مشتره یو مسله راغله هغه د اکاونټ ولا چې میږ پښتون ټایمز د پورا چې کیم میډیا چې میږ ډیولپ کوله پورا کیم فند ریزینګ پروګرام شریک کړه دا خو مشتره سکرین باندې سره لاین شي کمنټینا نو هغه تو کیما مسله د حل یا نه د حل اول خو ډېر سلامونه حسن بنيري ته رښتیا د اواز د خبرې ما ته ډېر خوند راکوي او ډېر د موږ لیدونکي ته چې زما فالوور څومره دي ډېر خوند ورکوي یو ځل مخکې خبرې کړې وې موږ په بحث وکړو زما ورته ډېر احترامات او سلامونه او لیدونکي ته هم زما ډېر سلامونه اکاونټ خو ما خپل زموږ لیدونکو ته په کامنټ کې ولیکو نو موږ بیا کوشش کوو چې په خپله پاڼه شیر کو شریک کو د ډېر لیواله دي او موږ سره مرسته کوي او زه دا وایم چې ستاسو څومره د لاسه کېږي که ستاسو یو $2 هم د لاسه کېږي تاسو کولی شئ مینوال ډېر دي $1 زما مقصد همدا و چې $1 هم تاسو کولی شئ موږ سره که غواړئ ټول غواړي چې پښتون आवाज تر ډیر ځای پورې ورسو او پښتون نو ته یو آزاد میډیا ورکو هغه میډیا ورکو څنګه چې اوس مونږ لګیایو چې زموږ په ترشا په چا سپیډ نه چې چا سپیډ چې ته داسې خبره وکړه داسې ما کوه او راځم د حسن بنيري خسته خبرو ته دا چې کومې دا وکړي چې څنګه یو پښتون په هلمند کې اوسېږي یا یو پښتون که په کونړ کې اوسېږي یا که پښتون په وزیرستان کې اوسېږي یا په سواد کې اوسېږي څنګه یې بیلوي مونږ تاریخ ویلی دی مونږ زده کړې کړي دي مونږ په ټول تاریخ خبر یو زمونږ پلانونو نیکونه مونږ ته خبرې کړي دي هغې تاریخ ویلی و د درون صاحب تاسو خبره کوي خو زه کتونکي د دای چې میش په کمنټ شو ولیکه کانټیکټ نمبر پرین یا میش لیکلو میشته کالین اتلو په سکرین پرین میش روستو په سکرین اس میش واستای نشي په دا کمنټ شمه ولیکه او دا کمنټ چې کوم د تاسو میشته ډایرکټ اسکالیا کوي شي په دغه نمبر باندې او بل زدرون صاحب کتو سي دغه پین کاغذی پین اپ کسوته هغه مې که چې هغه په سر شه دغه کمنټ ارسي د میش نمبر مام کړو په پین کړای مې نو ډېر امید لرم چې ډېر هغه د هیله لرم چې ډېر دوستانو به اخیستی ځان سره خو زه بیا هم کوشش کوم دا د موبایل نمبر که تاسو پین که نو بیا به ښه وي ډېر ښه دا به وکړو او خبره مې د هغه کوله حسن بنيري صاحب په خبره راوستله چې زه د بار وطن یم زه د لوی پکتیا یم
خو زه دا وایم چې زه به یو هغه شعر ووایم چې پرون یو دوست شعر کړی و چې د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. نو دا زه هغه ملګرو ته یا هغه پښتنو ته چې مونږ یا ګلخانان، نو زه هغه ته دا پیغام ورکوم چې هغه کس څوک و چې افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. مونږ نیکونو پلرونو دا مځکه مونږ ته په ویش کې نیولې ده چې د دنیا ویش کې ده، د دنیا کوره چې بیله ده دا پښتونخوا لاره بره دا مونږ ته د مونږ پلرونو نیکونو مونږ ته پنجابي جنرال نه ده رانیولې، دا زمونږ پلرونو نیکونو مونږ ته د نړۍ نه رانیولې ده، مونږ یې په بسیه کړي یو. دلته صافي اوسېږي هلته هم صافي اوسېږي، دلته مسجد اوسېږي هلته هم مسجد اوسېږي، دلته وزیر اوسېږي. لکه زه د کرښې دواړه غاړه خبره کوم. دا قوم کومه نه راغی؟ دا د انډیا نه راوست، دا صفیان، دا وزیران، دا مسجد، دا لکه زه پوهېږم چې څنګه نیت لري دی. خبره کوي تو کنټینیو کوي زه خبره په دې شیټ کوم مشتره یغه غلا دا میسج متروغای د یغنا متلیکلی دی افغان سیب دغه ای اس افغان سیب یغه مشته من پیسې ټرانسفر کړی دی وی چې سبا ټرانسفر کوي. ډیره مننه افغان صاحب، تاسو یو جهان مننه. زه دا غوښتم نه کړی دی دا پته هونه چې کوم ځای نه کړی دی او د میسج ډیره مننه کوي. مننه مشتره میرا زه دا غوښتم چې ورا په بیرمل شپ د زنا زوی شه داسې دغه پولا چې کیما د یو سیټ ته بازار د بل سیټ ته بازار د مانټ روډ دا ودغه ډیورن کرخه دو پولا نه سوري م پولا ویلا پولا نه کرخه دو. نو دا په دا چې په پولا او په کرخه شي فرق وی کنه. نو دا نه پولا مطلب مې پولا و ډیره بخنه وړ نه زموږ کرخه ده دا ډیورن کرخه ده د پولا نه زمو ما مطلب هم کرخه و پولا یعنی سرحد شو کرخه زما منظورم هو کنه کرخه و بالکل. نو داسې د چې یو سیټ ته خلک قبرستان دی قبرونه دي بل سیټ ته کله دی ته دا یو سیټ ته وجرا ده بل سیټ ته جمعات ته. نو دغه بیا یو وینا ده یو ژبه ده یو خلک دی یو کلچر ده د چیرته کې نه بیلېږي که څوک ډیر کوشش وکړي نه پاس تر باندې دغه بیلېږي او نه دغه په یغه باندې ښکېږي په کډیوالو درویم دیوالونو هم هلکه وړي د منځه. نو په دا باندې پښتانه چې کوم دي دا نه سره تقسیمېږي او یغه د تاسو خبره کوله زدرون صاحب کمیشته کال روغی نو کالو بیا میجوړ شتای ما دا خبره کوله کنه چې زه ما واز درځي تاسو ته کنه بالکل صحیح سي ما په دې قوم پورې خبره کوله څنګه چې حسن بنيري ورور خبره وکړه. زنو خلکو ته دا وایم چې دا تاسو چې لر بر افغان غږ مخالف کېدای شي تاسو قوم به نه لرئ ولې دلته داسې قومونه شته چې سره نښتي دي. زه درته یو لنډې داسې درته ښیم چې زه ما تاسو ته مخکې په دې پروګرام کې ویلي چې زه وړوکی په وزیرستان کې لوی شوی یم. زما ټول عمر په وزیرستان کې تیر شوی دی. زه وطنو کې بلد یم. د کرښې دواړه غاړه په بیرمل کې وزیر دی، په واڼه کې وزیر دی، په شکین کې وزیر دی، امدا جانی خیل امدا مدزي په شکین کې دی، په واڼه کې دی. دا که زمونږ په لیدونکي کې څوک د دغه علاقې دغه سیمې نو هغه به اوس پوهېږي پندې. زه وایم چې په خوست کې مسجد دی، په کرښه دې خوا هم مسجد دی، یوسفزي په کونړ کې دی، یوسفزي په پېښور کې دی، په سوات کې دی، صافي هلته هم دی، صافي دلته هم دی، منګل په پکتیا کې دی، منګل په پړسینارو د غزي کې د بابا کې دی. داسې نور کنه چې زه درته ښیم نو ډېر ټیم به پولیسي دا یو قوم دی. لکه ما چې څنګه مخکې یاده کړه چې دا خاوره زموږ نیکونو پلرونو د دغه قومونو چې هغه د دغه قومونو دا خاوره یې موږ ته د نړۍ نه نیولې ده، موږ یې په باسې کړي یو، دا یې موږ ته په ویش کې نیولې ده، دا یې په خپلو وینې نیولې. تر پرونه پورې دغه زموږ مشرانو په دغه کوز ډیلي باندې پاچاهي کوله. نن ته د یو جنرال د یو پنجابي جنرال په مخ کې ته ماته راجګېږي چې لر بر یو افغان ناره مه وایه، یا تاسو چې څوک افغان ځان ته وایي یا د کابل ته لاړ شي. دغه پښتونخوا مونږ ته د ډیلي نه ده راوړي، مونږ ته قید اعظم نه ده راوړي. د پښتونخوا دلته 200 کاله 300 کاله 15,000 کلن تاریخ لري. افغان د پرته وه او ستا پنجاب اوس جوړ شو، تاریخي وطن دی.
نو که څوک خوشاله نه نو بیا ټک پل شته دلته کې بیا موږ رړو هلته کې پارسل کوو. نو موږ سره په دې وخت باندې راغلی د زلمی پښتون صاحب پروګرام کې هرکلی درته وایو. السلام علیکم او مننه. ډیره مننه ګرانو کتونکو. زلمی پښتون صاحب چې کوم دی موږ سره ملګری شوی دی د یونان نه. دی نن په یونان کې هلته کې لاریون کړی و، مظاهره کړې وه او چې د کوم خوځه پښتونخوا کې پښتنو په حرکت کړی دی په قیادت شي نو هغه او نور دغه ملګري نو د هغې دپاره د هغې سره مرسته د هغې ملاتړ په هغې دپاره دوی نن پروټیسټ کړی و. تاسو زلمی پښتون صاحب که تاسو لږ حال احوال راکړي چې نن د پروټیسټ تاسو دا چا کړی و او څونه خلک راغلي وو، هغې څه شعارونه وو، د هغې څه هغه مطالبې وې؟ قدرمن زلمی صاحب دا لاریون چې موږ د افغانانو ټولنې لخوا دلته یونان کې ترسره کړ چې مطالبات مو ټول هغه مطالبات دي کوم مطالبات چې زموږ د پښتنو ورونو پښتونخوا کې دي موږ د هغو مطالبات په دې ډول دلته نړیوالو تر غوږونه ورسول. موږ هغه غوښتنې وکړې مثلا زموږ د 32,000 ورونه چې نن تر نن ورځې ورک دي چې هیڅ معلومات نه کې هغه باید را خلاص شي. هغه 1400 مېرمنې چې ورکې دي د نقیب الله مسجد قاتل باید سزا وویني. نو د پښتون قوم نسل وژنه بنده کړي او همدا شان د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وشي. نور باید د ترهګرو سپورټ دی پرېږدي او دا مو د یونان پارلمان مخې ته دا لاریون مو ترسره کړ چې سلګونو پښتنو کې ګډون کړی او ډېر زیات ګڼ شمېر پښتانه راغلي وو او ډېر لوی لاریون و. صحیح. او دغه لاریون کې مونږ ولیدل ډېر شعارونه مونږ اورېدل او بیا هغه شعارونه کوم شعارونه یو بیا که مونږ ته دا ووایي چې هلته کې دا خبره کېدله چې پاکستان چې کوم نوم دی هغه د په تور لیست کې واچوي د ریاستونو په تور لیست کې. که په دې په اړه مونږ ته معلومات راکوي. دا غوښتنه مو ځکه مطرح کړې وه چې پاکستان ریاست پایز د ریاست د هیڅ قوم د ولس هغه حقوقو ته درناوی نه لري، د ترهګرو مالی او امکاناتي ملاتړ کوي، هغو ته ځای ورکړی او د هغو په واسطه پښتون قوم رټي، د پښتنې سیمې غصب کړي دي، پښتانه یې له خپلو سیمو مجبوره کړي چې خپل سیمې پرېږدي او د هغو په نوم باندې پښتانه بې ګناه پښتانه وژني او حاصل هغه ترهګر چې دي هغو ته آزادانه ځای او لای ورکړي. نو په همدې اساس باید پاکستاني اسټابلیشمنټ د تور لیست کې وغورځول شي تر څو دوی خپل پالیسي کې بدلون راوړي. کلونه کېږي چې بې ګناه نسل وژنه د پښتنو هم روانه کړې، د بلوڅو هم روانه کړې او په افغانستان کې هم د ترهګرو تر شا دوی دي. نو ټول همدغه د ولس غوښتنې وې دا چې مطرح کېدې. منظور پښتین نن ویلي دي چې موږ دغه خبره نه کوو چې په فوجي کینټونو کې طالبان ناست دي. دغه خبرې ته تاسو په کوم نظر ګورئ زلمی صاحب؟ زه یو خبر وکم. منظور پښتین ځینې حقایق ډېر واضح دوی ته ویلي دي. منظور پښتون وایي چې وروره کنه دا ویلي مثلا منظور پښتین دا هم وایي چې زموږ وطن کې هغه چې تاسو چک پوسټونه چې تاسو جوړ کړي له هغې نه مونږ 10 رقمه تلاشي کېږو، مونږ نه پلټنې کېږي، مونږ تېرېدی نه سو، هغه ترهګر راځي په آزادانه ډول ځي او د هغو مخه څوک نه نیسي. نو د منظور پښتون هغه حقایق چې ویل سوي دي د هغې سره سم نن دلته هم ولس هماغه غږ بدرګه کوو او نن یې کویلي چې په فوجي اډو کې دي. نو دا یو نننی حقیقت نه ده، دا تاریخي ده. په دې باندې ټول باور لري چې ترهګر د دوی په کورونو کې، د دوی مرکزو کې، په کراچۍ کې، په اسلام آباد کې دوی ساتي او صرف قبایلو ته یې راولي چارخانه بند کړي، وروره ته وځه افغانستان کې جهاد کوه او دلته راځه آزاد میلمه یې. دلته کوم پښتون چې د دوی خلاف څه وایي زما سیمه کې دا خلک نه، هغه هم غږ اوچت کړه، هغه هم په همدې خلکو وزني. دا یې اجرتي قاتلان ساتلي دي. صحیح. حسن بنيري صاحب ته برازو چې دغه خبره ته تاسو څنګه ګوري چې د اجراتي قاتلان ساتلي پښتنو وژنه پکای او پښتنو چې کوم هغه پښتنو چې اوس ژوند غواړي ژوند پر आवाज اوچت کړي دي هغه پر امن احتجاج تم نه پرې دي. تاسو ما اورئ اورئ تاسو आवाज غږ داسې دا چې دا خو د کرایي ګوره نن د دې د سعودي هغه آقا پرون نابل ورځ یو سټیټمنټ راغلی او ټریبیون کې په غټه سټوري راغلی و چې هغې خبره وکړه چې مونږ دا فنډونه ورکړي دي د افغانستان پاکستان کې، مونږ د فرقه پرستۍ په نوم ورکړي دي، مونږ په مذهبي دغه باندې خلکو ته هغوی اډمټ کړه
اوس خبره دا ده چې زه تاسو ته حقایق دا وایم. زه تېره روژه کې یو ماشوم په جومات کې راغی، نو ما ته کسان وایي چې دی تللی خو راخلاص شو. ما ورته ویل لکه دی خوا راشه. مې چېرته تللی وي؟ وایي زه خو د مردان دی مدرسې نه تلم افغانستان ته. مې افغانستان کې کوم ځای کې وي؟ وی بټي کوټ کې وم. نو بټي کوټ خو د وروڼو به هم لیدلی، ما هم لیدلی دی. ښه مې ته دغه یارانو سره وي؟ وی او زه بټي کوټ ته تللی وم، هلته وم. نو مې ته دا ژوندی څنګه رالې؟ دلته یو ګولۍ په تا نه سمېده، خدای دې په چړق سوړ کا. ګوره دا خو د دوی د سټیټ پالیسي ده، دا د دې ایسټس دي. یو به د انډیا سره تعلق خراب ساتي، یو به د دوی زمونږ د دې پولي خبره به کوي، دا کرخه به کوي، دوی به ورته پوله وایي. دویم چې کوم دی دهشتګردي د پاکستان د سټیټ ایسټس دي. که دا ایسټ د نه لاړل دی به بیا پیسې د دنیا نه په سره غونډوي. دی به خپل څو کال د ده چې کوم د پښتنو په خاوره کې، ما خو تاسو ته بل ورځ هم ویلو، دی نن کلم کله د اتوار په ورځ باندې په تاسو د بنوي اورنګزیب صاحب مامشخیل یونین کونسل باندې مامشخیل روډ باندې دی په دغه کرفیو ولګی. کاپر راوړي زما په خپله په وزیرستان کې د کاپر ماینو. ما ته یو میجر ټلیفون وکړو، یار ادھر کاپر پڑے میں کدھر پڑے؟ اس جگہ پہ د تخیلو کی. وی 2000 روپے کا ٹن لوگے، میں میرا مال اور مجھ پہ بیچ رہا ہوں. او هغه بیا خرڅ کړو. هغه راوړي کاپر راوړي ګولډ راوړي په ټرکونو باندې د پاسه صادري د بنو کین کې ډمکای په دې کې کور کمانډر د پنډیا پوری چې دی انوال دی. بس دا پښتانه چې دي ته پښتنو ته خبره وکي، اول خو مونږ کار نه دی کړی، بل مونږ به کوشش کوو تاسو د مرستې وایي. زه یو خبر وکړم، زما یو سیندی دوست دی، یو وخت داسې راغی چې کراچۍ کې کاوش ټي وي چینل چې دی سیندیانو نه بندېدو. نو هغه ما ته ووایي چې زما په دې ټي وي چینل کې کار کوو. نو مونږ لاړو، مونږ د سیندیانو وډېرګانو ته کېناستو چې زمونږ نه کاوش بندېږي. وایي په یوه ګنټه کې 9.5 کروړه روپۍ چنده وکړه. دا ان د ریکارډ خبره ده. مونږ ته یې راکړه چې دا کاوش ټي وي د کاوش اخبار د نه بند نه شي. نن په پاکستان کې واحد سیندیان دي چې د هغې 8 ټي وي چینلې دي، ښه ازاده خبره کوي، خپل اخبار لري، خپله کیسه لري، د دې نه بغیر نه کېږي. اوس مونږ چې کوم یو، زما د ورور چې څنګه خبر وکړو وختي په لاوډ سپیکر، زما مولا چې کوم دی هغه هم ماته معلوم دی چې هغه غریب څومره بېوسه دی، څومره هغه د خلکو په لاس کې دی. زما د سکول استاد هم ماته معلوم دی چې ماته په نصاب کې څه ښیي. هغه به ماته دا وایي چې بهی د افغانستان سړی راغلی مهاجر دی. تاسو ته راځو او تاسو ته به راځو. تاسو خبره بالکل په ځای ده او مونږ کتونکو ته ویم چې دا زمونږ تاسو ته اکاونټ نمبر هم شته دی او پیپال هم مونږ دلته کې په دا کمنټونو کې دی، په سکرین نه راځي، څه مسله مونږ سره راغلی ده او هغه نمبر هم زمونږ راځي چې تاسو مونږ ته کال وکړئ. که تاسو پښتون ټایم سره مرسته کول غواړئ لپاره تاسو مونږ سره مرسته کولی شئ. مونږ په علمگیر زدرون ته ورسېږو. زدرون صاحب که موږ وګورئ په میرومشاه چې تاسو که د جلال الدین حقاني یو ډېر غټ کیمپ ده په ډنډې در پهلی شی، نو تاسو په میرمشاه شي ژوند کړه دا او تاسو د درون وستا، نو دا کیمپ چا په مرسته چلی دی او په داسې څه کاستېدله؟ دا یو وخت کې لیسا وه په 90 کې، لیسا وه افغان لیسا وه مدرسه دواړه وو، هلته به سبق هم ویلی کېدو. نو بهرحال هغه وخت کې خو سعودیه اماراتو مرستې وې، هغه به راتلې او دا ښکاره خبره ده چې پوځ هم ورسره هغه کوو. خو تېر به شو هغه خبره نه چې ډېره اوږده ده، خو هغه وخت کې داسې وه. نو یوه ورځ مې د میجر جنرال محمد عامر ویډیو کتله، وی چې हमने मदरसे कनी मदरसे पे आठे किए CIA के कहने पर کنا نو زه دې ته تعجب پاتې شوم چې تا خو دا خبره وکړه، خو مدرسه د تاسو توغندي چېرته لګېدلې؟ مدرسه خو اوس هم جوړه تیاره ده، د اوس هم جوړه تیاره ده چې ما ورته وزیرستان کې څوک ځي، میرامشاه کې هغه د ملګري شته دی، پوښتنه ترېنه وکړئ. هغه کې اوس هم د دې خپل کس اوسېږي. دا خبره چې دا مونږ کوو چې یہ جو دهشتګردي ہے اس کې پیچھے وردی ہے، دا مونږ په سترګو هر څه لیدلي دي او دا حقیقت لري. دا درون صاحب مو ته دا یوه خبره یاده کړه، دغه اپریشن چې کوم زه د کوم ملګري دي زه تلم بیا دغه یغه د ډنډې تر په هله شي کیمه دی کیم ته د حقانی د جلال الدین حقانی به داش منځ ته تللی، بیا په دغه باندې هغه سبا وخت نه پته لګي و دغه ډیسپر شو دا کسان چې کوم سیمه جهادیست وي ځکه بیا خلک وایي چې نه اپریشن ده. بیا دا ډیره مهمه خبره چې کدای شي مولکه چې په میډیا سره اندو کړی، بیا وایي چې اپریشن ده. نن بیا مو پته وکړه د جلال الدین حقانی یو ځای بدرالدین حقانی مو په خیال په ډرون چې کپتر شي لاګي دا مو ته پته نشته چې رمدای دا کمر ده. بیا اغنا مو پته وکړه په داسې میشته راوي کرکټ لاګو زه ازو کتل ملګری مې وي نو وی ویل چې نن اپریشن ده. مو به تاسو ته څنګه پته ده چې اپریشن ده چې امیر د مشرون دی په پېښور شو په یغه شه په
اسلام آباد شوی چې هغه ته پاکستان ولا یغه وی فوجیون چې رانه اپریشن دا چې با مشته خبر وکي مو ته چې شاه بیا چې کله میرومشان راونه دل دغه اپریشن ولا میلیټری نو بیا دې ته ټلیفون کو چې کاسه کوتي وزي میر در رواني اپریشن دا چې روغل په دغه شی ویټل د مدرسې خو شوته او د ټیپ کې سره نو هغه نه پاس په مدرسې ته هغه افسر ورنه وته هغه جرنل کا میجر و شهر دل بیا رویته ویل کسونه ته ویل زه ستو ویلونیا وی چې تاسو غبراو نشي د فرض او تاسو چې اس غبراو نشي او یغه د میجو فرض ادا ک او میج دریمی او چې تاسو نه چې تاسو غبراو شي لکه میجو تاسو اس لانجا نشته سره نو بیا چې هغه روان شل به د مشمون وړ کی بیغلش کی وانګلیا په پیرو کړه غمیش چې یغه کنه میټیو والے نو بیا سبوت په خبره شه دروغلی او فضل الرحمن مولا استاد بیانو چې دا اپریشن شو دا و دا زیوتای کوي و اکای و دا کوي و ستر خبرینه دا باندې لاګي کنه چې پاکستان فوج اپریشن کړه دا او په هغه اپریشن شه تشانې کړي خالی یو قتل بیا لوړل د دې اپریشن وکنه نو دا په دروغه اپریشنینه او دروغه جنگ لکه دغه دی شریکړه دا زویر سه یغه زلمه پښتون صاحب منظور پښتین دا وایي چې عرب وزیرستان شه د پاکستان فوج قبضه کړي تاسو په دې راځه پارک ځنته جوړ کړه د ازنه زوی شه ته شای جوړ دي نه شه ته شای جوړ دي خلک ته مسالې جوړ کړي خلک په مځکه قبضه کړي دي نو آیا د پاکستان فوج د پښتنې مځکه قبضه کړي دي ګورې که د پښتنو ځمکې قبضه کړې نه که پښتون جایداد نه وي نیولی که پښتانه اغوا کړي نه همدا اوس بند نه هغه خلک همدا اوس هلته چې ژوند کوي د اساره ژوند ټلیفون نه دوی ورته نه ده پرېښی هېڅ سیسټم خو دوی دنیا سره له کنکشن نه بیخي ویستلي دي هېڅ ارتباط نه لري نو دا یې څه لپاره کړي دوی خو حتما کوم موخه لري که موخه یې نه درلوستی نو څه لپاره دا ټولې اړیکې د هغو بندې کړي نو معلومه خبره ده دوی د خلکو ځمکې او جایدادونه هم نیولي دوی صرف او صرف پښتون قوم ته زما په نظر د دوی پیغام واضح دا ده چې ځمکه پرېږدئ هم نه مو پرېږدو تر څو چې کم هر ځای ته وته کې موږ ستاسو نسل هم وژنو ځمکه هم نیسو جای هم نیسو نو منظور پښتون خو واقعت د اصلي د ولسه چې تر شای ولاړ ده په همدې موخه ولاړ ده د منظور وایي چې موږ خو له هر حال کې ته مو نه پرېږده ژوندی جای مو هم پرېښوده وتښتېدو هم حتی لکه نقیب مسجد کراچۍ ته هم راورسېدو هلته مو هم وژنې په یو ډول په بل ډول نو ته زموږ ته چې هېڅ ډول د ژوند د هغه نه راکوې نو مجبور یې که اوس خو در مقابل کې د راووځو که مو وژنې خو هلته مو هم وژنې دلته مو هم وژنې نو دا خو به لا ښیي چې د خپل غږ خو به مو چته کړی که مړ کېږو هم د حق په لاره خو مړه شو نو نن چې پښتانه راوتلي دا خو له درد نه راوتلي هغه څو کسان چې مثال د اسلام آباد نه یا پنډۍ نه یا له کراچۍ نه غږېږي د دوی پلوي شاید کوم یو نیم چې کوي هغو خو ښه ژوند او ارامه ژوند د هغو خو لکه قبایلو د ژوند برباده نه د هغو خو بچیان یې له لاسه نه دي ورکړي د هغو خو ښوونځي نه دي ویجاړ شوي د هغو روغتونونه نه دي ویجاړ شوي لکه منظور خو یو بل شي ته هم نن ډېره ښه اشاره وکړه او روغتون یې وایي جوړ کړی په هغه ورځ چې دوی کومه نړیواله اداره راځي وایي هغه روغتون خلاص کړي او وایي چې راسئ دلته نن تاسو ته مفته دوا درکو نور خو نشته 33 میلیارده ډالر بلیونه ډالر دوی واخیسته وایي موږ سړکونه جوړوو کوم سړک اسلام آباد تا څنګه جوړ کړی تا کوم کار هماسې وزیرستان کې کړی کوم سړک تا په کوټه کې کړی تا په پښتون کومې منطقه کې تا کار کړی صرف او صرف پښتون راټې هر پښتون چې حق ویلې جاسوس ده د فلانی ده او د فلان او په زړه پورې هم دا ده وایي موږ په ثبوت درکه په ثبوت لري خو وینیسئ که نه لرئ نو دروغ ولې خو پرېږده چې خپل حق دلمه پښتون صاحب تاسو د بار وطن سره تعلق ته دا اوس چې په کوم وطن شي په اسلام آباد شي یا په پېښور شي یا په کوټه شي دا ناره لګي چې لارو بار یو افغان دا څه تاسو ته تدیر کوي مونږ ته له اولې ورځې نه خو مونږ مانن مخکې همدغه یوه خبر وکړه چې مونږ وطن کې به ټولو دغه خبره تل کوله چې پښتانو کې خو بیدارتیا شته په یوه اندازه خو مونږ دا ارمان درلود چې کوم وخت به هغه خوا ته هم دغه غږ داسې په لوړ اواز وچت شي نن چې دا وچتېږي وخت که زه درته وایم نن ما لرونکي یو څه چې ول ده دا یو احساس ما ټولو ته کوښښ کوم ویلې ما یې د پښتو دغه سلوګن په ځای راځي د انګلیش چې یوناني چې ده داسې دا نور خلک هم پوه شي نو دا ما نیمه دقیقه به معنا ورکړی خلکو به بیا چیغه کړه لر او بر یو افغان لاس وارې به دوی ویله ما به هر څه کوشش کوو چې لږ کنټرول کړم د نور انګلیش او یوناني نو خلکو کې دومره احساسات راپارېدل هغه څه د خلکو زړونو کې چې نن ورځ واقعیت د عمل بالکل د زلمي صاحب سره لږ بخښنې سره چاره ته زنګ و ځکه چې د خلکو نن ورځ پوه شوه چې مونږ که لر وي که بل وي دښمن مو څوک ده نن
بالکل د زلمی صاحب سره لږ هغه د زه ورڅه بنيري صاحب ته بنيري صاحب دغه ولس چې اوس راپاسېدلي دی لارو بر پښتانه افغانان راپاسېدلي دي دا به څوک کېنایي څوک به د مخنیوی وکړي چې د لارو بر نرۍ والی شي نو څوک د دوی مخنیوی نه چا کړی او نه به یې وکړي کولی شي بالکل یې مخنیوی نه شي کولی دا د دوی د وس نه پورته خبره ده دوی سره اوس د دې هېڅ علاج نشته ما تاسو ته ووایي چې دا نن د هر سړي په ژبه ده دا د مخکې نه وه دوی به څه کوي چې دا پرون یې کم لوبه وکړه سبا کم کوي بس داسې اخري کارتوس په استعمال کړي بیا چې څنګه د دوو خلکو جنګ یو د مورچې نه کوشي یاره وایي دې سره نه کېږي دا زورور وي د اقبال شاکر صاحب شعر دی وي کور د زورور وي هم زور د زورور وي ډله پر زیاته په هر لور د زورور وي انشاءالله تعالی لږ دی تعدي به نه کوو منظور وختي په اردو کې خبرې وکړې یو خو په کار ده چې دوی راځي چې بالکل هغه داسې د هغه په اواز کې درد دی د هغه په خبره کې درد دی هغه خلک ته ګورې په زرګونو خلک اوري خو لږ دی په ماډرن انداز راځو دی خپل دښمن ته ځان داسې نه ښیو چې زه بالکل داسې ملاس یم زه ودرېدم شم رانغېدم شم او زه ستا مرۍ ته لاس ومچولی شم بالکل لاس تر واچوم په وخت داسې ورځ چې لاس به درچوم بیا به د کرشاوم په پښه باندې د لر او بر ناره چې کوم ده دا د علم د سر نه ټپه شوې ده دا د تاتارې په سرونو تېره شوه دا تر بولان ورسېده دا د دنیا هر پښتون وخت ورسېده دا دی نشي روکولی دا د وس خبره نه ده د په وس پوره نه ده پېښور ګوره د هغه د مرکز د پښتنو دوم مرکز کابل پېښور دا د افغانستان یو د په یخني کې به دا د هغه دارالخلافه و که نه او نو اوس داسې دي چې خلک ډېر دغه ته چمتو دي چې لارو بر نارې به والا چې که څوک ته کنټرول کړه هلته کوي بالکل نشي کنټرول کولی د دې کوشش دی سیاسي پارټیانې چې څوک چاته وایي اقتدار به درکړمه چاته وایي حکومت به درکړمه ته به پکې وزیر یې ته به وزیر اعلی څنګه چې ما بله ورځ خبره کړې وه اوس سیاسي پارټۍ هم دننه پکې داسې زه د خلکو سره په رابطه کې سیاسي پارټو کې هم خبره کاروبار پکې کوي په دې باندې خبره وکړه بالکل هېڅوک هم دکان خپل نشي چلولی زه د عوامي نیشنل پارټۍ خبره کوم په 2 تاریخ به دې ټیک فیصله کوي کو فیصله یې ونه کړه د دکانداري د هیڅ چا نه چلیږي کا محمود خان او کا پل رحمان او کا شیرپا او کا هغه اسفندیار خانی دا دکانداري روره تا چې ته ماته کومې خبرې کولې نن د هغې موقع راغلې ده د هغې مرام ته د رسېدو موقع ده زه د عدم تشدد خبره کوم زه د منظور خو ټوپک لا نه دی راغستی نه محسن ټوپک راغستی خو کته مې په دې کې نه مرګلی دغه ته راځم بنيري صاحب لکه اوس داسې دي چې خلک اکثر مونږ ګورو خلک وایي چې اوس یو خو پی ټي ایم یغه د پرامن پی ټي ایم چې کوم دی و د ریاست مې دغه ته مجبورای چې یو پی ټي ایم مسلمانګه جوړ کو بالکل وای چې تنگ شي نو په جنگ شي د پښتو متل دی چې ته زما حق خبره نه اوري زه په کور کلی کې ستا سره جرګه کوم زه تا ته وایم راشه وروره کښېنه مرکه کوه ما سره دا ظلم مه کوه قصه مه کوه نو بیا خو به ظالم ګریوان ته خامخا لاس اچولی کېږي او دا وخت لرې نه دی خو زه خبره په دې کوم د سیاسي پارټو د مشران دي دا د واوري دا ستاسو سره اخري موقع ده ګوره ټول تل عمر داسې نه ده چې یوازې په عوامي نیشنل پارټۍ کې پی کې میپ کې دغه خلک دي چې کوم اقتدار غواړي دومره نظریاتي خلک دي پکې داسې خلک دي چې هغه په دې ناره ایمان لري د هغې چې څنګه مسلمانان دي او کلمه یې ویلې داسې د لر او بر په کلمه د هغوی ایمان دی او زمونږ په ایمان دی زه خو ذاتي وایم چې دا زما د ایمان برخه ده که پرس که په دې کې یو سړی ماته دروغ وایي نو بیا ستا په جلسو کې چې ما کومې چغې والې د لاندې نه او تا به راباندې ولې چې لر او بر یو افغان او زه افغان یم او زه افغان یم بیا خو ته دروغجن نو دغې له دې خبره نه بیایي دا موقع ده ټول خلک ټول ولس سیاسي ګوندونه وروره څه به شي ته به 15 کاله حکومت وکړې د دې نه بعد به بیا دې قوم له راځي او چې دا پیره دې قوم له راځي او ستا په کلمو کې دروغي ستا په نیت کې دروغي نو قام چې کوم دی نن د سوشل میډیا دور دی نن د میډیا دور دی بیا قام ستا په دروغو نارو کې نه راځي منظور چې وختي کومه خبره وکړه دا پورم نه خبره ده موږ قام جنگ ته نه بیایو خو که پرس که ونه شوه نو بیا خو آخري خبره چې کمی وي جنگ ښه شی نه وي بیا بچیانو نه کوو ټوله دنیا بیا په جنگ چلیږي بنيري صاحب یو سایډ نه پښتانه راپاسېدلي دي کوزې پښتونخوا نه په ډیورنډ باندې پنجابي فوج ازغن تار اچوي ای دا کوزې پښتونخوا میسج ورکړی چې ازغن تار دی نه منم او ډېر زر یې تیل ټولوه بیړه کوه د بار وطن پښتانه افغانان راپاسېدلي هغه هم پرلتونه وښلي دي هغه بوک هړتال چې ورته هغه هم هنګر سټرایک هم کړی دی اوس که په دې وخت کې بار وطن نه کوز وطن نه دغه خلک دا راپاسېدل او دا مسله شل
چې دا کوم دی په ډیورنډ باندې پراته دي نو دا فوجیان بیا واپس په خپل خپې نشي تللی. بالکل هم دغه خبره ده دوی سره هغې نه به هم مارچ راځي، هغې نه به هم مارچ را روان وي پښتنو، دې سیډ نه به هم روان وي، بیا به یې د لاره نه وي. ډېره مننه، ډېره مهرباني جي. ستاسو کور ودان. زه یو خبره اخیری کومه چې د بر وطن د پرلت تا کوم ملګري دي، خویندې دي، رونه دي، دوی دي د بر وطن د میډیا ته، دلته خو زموږ میډیا نشته، هغې ته دې خواست وکړي چې کم از کم زه د دې طلوع او مختلفې چینلې ژوندونه او دا ګورم، که دغه میډیا هم چېرته د پاکستان میډیا نو د پرلت ته د باقاعده یو بولټن څنګه چې تاسو وایي داسې د دې وخت ورکړي دنیا ته دا خبره وښیي، که په پښتو که په انګریزي کې چې دې خبرې له وخت ورکړي، او انشاءالله چې موږ روښانه سباون طرف ته روان یو، تیارو دور ختم دی. مهرباني جي. زلمی صاحب تاسو په اخره کې پیغام یو لنډه خبر زه د میډیا په برخه کې وکم. موږ ما خپل په میډیا باندې ډیره کلکه نیوکه کړې و چې د پاکستان میډیا خو موږ ته موږ پوهیږو هغه خو واضح ده، هغو کوریج نه ورکوي، نو ولې دې خو نه ورکوي؟ نو موږ سره دا دواړه تلویزیوني چینلونه چې پښتو لکه ژوندون او شمشاد د دوی ډېر کلک همکاران او سماعات دي، نو دوی ځینې ځواب ورکړ تخنیکي برخې بانه کړی چې فیسبوک نه موږ ویډیو نشو اخیستی. بیا ما ویلې بیا دوی یو دوه درې ښه راښایسته راپورونه په دې مسله ډېر مکمل جوړ کړي وو. نو اوس بیا څو ورځې کېږي لږ دا موضوع سړه نیولې او موږ چې ناست یو دا خلک مې سره کنیکټ کړي دي پښتانه، او دوی هم داسې کولی شي چې پروګرامو کې هره ورځ هر چینل یو پروګرام کوي. او زه به ډېره مننه زلمی صاحب، او زه به خپلو کتونکو ته وایم چې زموږ چې دا کوم اوس یو خاصه ده چې د پښتنو دپاره یوه کوزې پښتنو دپاره یوه ازاده میډیا جوړه کړو، یو ټي وي په شکل کې جوړه کړو، او هغې نه پس نور هم دوه ګامونه دي زموږ چې هغه به هم اخلو. د هغې دپاره موږ د خپلو کتونکو نه د 80,000 یورو په دې هفته چې دا کمپین موږ شروع کړی دی، یعنې نیکسټ فرایډے پورې روانې جمعې ده پورې، نو 80,000 یورو چې کوم موږ کمپین شروع کړی دی چې چا څونه وس راسي، موږ دلته کې هغه بینک اکاونټ هم دی، پیپال اکاونټ هم موږ ورکړی، په دا کمنټونو کې هغه پین دی دلته کې، نو په هغه باندې تاسو موږ سره خپلې مرستې کولی شئ. که څوک موږ ته $1 هم راولېږي نو دا مطلب چې د یو پریکټیکل یغه واخیست ګام واخیست چې هغه په دې کوم د پښتنو حرکت ته په هغه کې د یو پریکټیکل ګام واخیست، نو هغه موږ مننه کوو. $1 هم را لګلی شي چې څونه چا وس راسي، خو د پښتنو میډیا به جوړو، پښتنو ته به غږ ورکوو، د پښتنو غږ نه راسي خپل پښتنو ته نه راسي، بیا د پښتنو غږ دنیا ته نه راسي، دنیا ته هم غږ رسو، پښتنو ته به هم رسو. ډېره مننه بنيري صاحب چې پروګرام کې راغلی، او تاسو هم زلمی صاحب ډېره مننه چې یونان نه موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. ډېره مننه یو جهان مننه. موږ بیا هم تاسو ته بلنه درکو، ټول ملګري ټول زموږ څونه کتونکي دي د پروګرام د وخت ګوري، هغې نه موږ مننه کوو چې د پروګرام یو کته چا موږ سره کمنټ وکړو، کمنټونو کې لږ مسله راغلی وه، هغې موږ جواب نه وویلو، د هغې هم ډېره د هغې دپاره موږ بخښنه غواړو. د ټولو کتونکو مننه چې چا د پروګرام شیر کړو په نور پیجونو باندې. دا پروګرام تاسو موږ په یوټیوب باندې هم کتلی شي، زموږ ډېر ملګري دا وخت ناست وي یوټیوب په انتظار چې موږ دا ویډیو هلته کې واچو، نو موږ به بیا هم راځو، سبا به بیا زموږ پروګرام وي. تاسو موږ سره د پښتون ټایمز تاسو کتلی شئ، تاسو پیج هم لایک کولی شئ، په هغه باندې نیوز را روان وي. زموږ چې څونه د نشریات دي د تېرې 2 میاشتې نه موږ د پښتنو کوم حرکت دی هغې ته موږ دغه یغ کړي دي، ځانګړي کړي دي، نو تاسو هغه کتلی شئ، ټول خبرونه په دې باندې کتلی شئ. سبا موږ سره علي وزیر موږ سره یغه کړی ده، هغه موږ سره کمیټمنټ کړی دی چې هغه به راځي موږ سره پروګرام کې. موږ کوشش دی چې هغه موږ سره سبا راشي، تاسو څه پوښتنې تاسو هغه هم تاسو نه کولی شئ. ډېره مننه. په اخره کې د غني خان هغه شعر چې زه اکثر پروګرام په ختموم چې زور خسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي. پښتنو په دې وخت کې که کوم زور د تاسو او په دې کې همت رانغو، نو بیا به هغه یو پیغور جوړ شو چې تاسو ټول ونه درېږئ په دې وخت. زور خسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي، په ورک هغه مشال شه چې تیاره شي او دې بل نشي. ډېره مننه. خدای په امان. خدا و آباد. خدای په امان.